ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. سورة بقرة شروع. د سورة بقرة 201 نمبر آیات دی. مخکی آیاتونو کی تدبیر المنزل د کورا د جوړ جاړخه اتلس احکاماتی ذکر کول. په هغه اتلسو احکاماتو حکمونو کې لس حکمونه بیان شوي دي. د هغې په هغه لسو کې اولنی حکم داو مصارف د صدقې بیانوله چې صدقه خیرات به په چا باندې کوئ. دویمه حکم داو چې علم په خیر او شر باندې ستاسو نشته دی، دا یو د الله دی. دریمه طریقه وه د احترام د اوقاتو مقدسه و. څلورمه مسله د خمر او د میسر وه چې د شراب او د جوارۍ نه ځان ساتئ. پنځم حکم اصلاح الیتامه د یتیمانانو اصلاح کوئ، د هغوی مال په زوره زیتی باندې مه خورئ. شپږمه مؤمنانې منع کوله چې د مشرکو زنانو سره نکاح مه کوئ او مشرکینو نارینهو لره خپله نوڼه مه ورکوئ. اوومه مسله وه د حیض چې په حالات د بیمارۍ کې زنانو نه ډډه کوئ. اتمه مسله وه طریقه د اتیان د نساو زنانو ته په څه طریقه باندې راتګ شریعت کې جائز دی. نهم حکم داو چې د الله د اسماو د نومونو تعظیم کوئ، د الله د نوم نه ډال مه جوړوه. او لسمه مسله وه د طلاق د ایله. د ایله مسله وه 11مه ده اوس د طلاق، نو دا 11م حکم دی. په زمانه د جاهلیت کې دا مسله وه چې د طلاقو عدد نو معلوم، تعداد به نو معلوم به چې چا به چاله څومره طلاق ورکړه. او دارنګې چې طلاق به وله ورکړله بیا به وله په عدت په آخره کې به ورته بیرته رجوع کوله، واپس به ورته رجوع وکړله، نو دا ښځې زندګي به خرابوله. صحیح حدیث دی، عائشې رضی الله تعالی عنها له یو زنانه راله، وی ما ته مې خاوند وی چې زه به طلاقومه او بیا به درله په آخره کې بیرته رجوع کومه، نو نه به زمانه بل خاوند وکړي او نه درته زه ښځه وم. عائشه رضی الله تعالی عنها خاموشه شوله، ځکه دې باره کې الله څه حکم نه و رالیږلی د طلاقو د عدد. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغلی، نو پیغمبر علیه السلام ته عایشې به د دې زنانه دا خبره ذکر کړه.
رسول الله صلی الله علیه وسلم هم خاموش شو. الله وحی راولېږله او د طلاق مقدار ذکر کړو، عدد، چې طلاق رجعیه چې په کومو طلاقو کې سړی بیرته رجوع شي کولی زنانه ته، په دوه قسمه باندې دي، دوه کرته دي. په دې خبره ځان پوه که د طلاق درې قسمه دي: رجعي، بائن او مغلظ. طلاق رجعي طلاق ته وایي چې د هغې نه وروسته خاوند رجوع شي کولی بیرته ورته ښځه شي ویلې. طلاق باین هغه طلاق ته وایي چې باید سره نکاح ماته شي، د هغې دپاره خپل الفاظ د کنایه. او درېیمه طلاق مغلظ دي چې درې طلاق کله سړی ورکړي نو بیا د سړي لره حلاله نه ده تر هغه پورې چې د بل خاوند سره نکاح وکړي. الطلاق مرتان، الله طلاق رجعي مرتان دو دیه، یعنی هغه طلاقه چې د هغې نه وروسته خاوند رجوع شي کولی بیته د ښځې ته ښځه شي ویلې، بیته یا په نکاح کې شي راوستلی، دا دوه دي. یعنی کو یوې ورکړی دی هم رجوع شي کولی، کو دوې ورکړي دي هم رجوع شي کولی. خو چې درېیمې وله ورکړو نو ګوره بیا به د بل خاوند سره نکاح کوي، بیا رجوع نشي کولی دا سړی. نو هغه طلاق چې د هغې نه وروسته رجوع ده نو مرتان دا دوه دیه، دوه کرته، یعنی کو یوې او کو دوې وله ورکړي. فإمساكٌ بمعروف او تسريح بإحسان. اوس دا مسله چې یاره دا طلاق په یو ځل باندې درې ورکول دا درې دي او که نه په یو مجلس کې، لکه په دې مسله باندې اتفاق دی د اهل علمو چې مجالس جدای مجلسونه نو باید کې ګوره طلاق چې جدا جدا ورکړی شي نو هغه بالاتفاق جدا حسابیږي. مثلا یو سړی دی او هغې ښځې ته وویله چې ته طلاق په یو مجلس کې، بیا د دې ځینه پاڅېدله او د کوټې نه برنډې ته راووتل، هلته یې ورته بل ویې ته طلاق، بیا د دغه برنډې نه بهر غولي ته راووتله، بیا یې ورته ویل ته طلاق. نو ګوره دا بالاتفاق درې دي، دې کې اختلاف نشته. ګوره اختلاف دا په هغه طلاقو کې دی چې مجلس یوي مجلس او سړی ورته ووایه درې طلاق، په یو مجلس کې ناستی، په یو کمره کې ناستی او سړی ښځې ته ووایي چې ته په درې کاڼې طلاق، په دریو طلاقو طلاق، په پنځو طلاق، په لسو یې داسې ورته ووایي. داسې طلاق به چې په یو مجلس کې ولا درې ورکي یا پنځه یا لس وغیره، د رسول الله په دور کې صلی الله علیه وسلم، دا ابوبکر په دور کې دا خلافت کم دی، 2 کاله خلافت دی څه د پاسه یا کم، او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې د 2 کالو پورې
د یو مجلس 3 طلاق 4 طلاق 15 طلاق 10 طلاق دا به یو حسابېدو لکه چې څومره به یې وله ورکړله خو طلاق به یو و دا د پیغمبر علیه السلام په دور کې د ابوبکر په خلافت کې او په اوایل د عمر خلافت کې د 2 کالو پورې بیا دا مسله د طلاق ډیره شوه زیات به طلاق زنانه ول خلکو ورکول نو بیا عمر رضی الله تعالی عنہ دا 3 طلاق 3 کړه 3 څه کړله 3 کړه یو نو چې په یو مجلس کې با چا 3 طلاق ورکړله نو هغه به څو حسابول 3 چې سل به ولا ورکړل 3 به حسابول دا کار چې کله عمر فاروق وکړو نو په دغه دور کې کبار صحابه موجود دي لوی صحابه ابي هريره ژوندی دی علي رضی الله تعالی عنہ ژوندی دی عثمان رضی الله تعالی عنہ ژوندی دی داسې غټ صحابه کرام د دغه په موجودګۍ کې چې دا کار کله وشلو چې عمر فتوا جاری کړله حکم یې جاری کو چې 3 طلاق په یو مجلس کې به 3 حسابېږي یو به نه حسابېږي نو په دې باندې صحابه کرامو خاموشي وکړه چا په دې اعتراض ونه کو او نه چا د دې مسئلې خلاف وکړو نو د صحابه په موجودګۍ کې چې کله یو کار وشي او صحابه کرام یو کار وکي او تمام صحابه موجود وي او د هغې خلاف ونشي نو دې ته اجماع الصحابه وایي په دې باندې اجماع د صحابه وشوه دا اجماعي مسله ده بیا چا د دې مسلې خلاف نه دی کړی 1400 کاله پورې عبدالله بن عباس له یو سړی رالی رضی الله تعالی عنہ له عبدالله بن عباس ته وایي ما ښځې له 100 طلاق ورکړي نو عبدالله بن عباس ورته وایي چې تا دا 3 دنه طلاق واقع شو او دا 3 کم 100 د الله په کتاب پسې ټوکې کړي لکه شریعت کې طلاق څو دي 3 دي او تا ورکړي 100 دي نو دا 3 طلاق دي او دا 3 کم 100 دي د الله په کتاب پسې ټوکې کړي او عبدالله بن عباس تاج المفسرین دی او ترجمان القرآن دی هغه دانی دی ویلي چې زمړه 100 دی ورکړي دي خو طلاق څو دي یو نه 3 تنه جدا کړله او 3 کم 100 ولا ټوکې کړي چې دا دی کتاب الله پسې استهزاء کړي لکه څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې د جمعې اذان یو د جمعې اذان با د حدیثونو ثابته ده د جمعې اذان با د رسول الله په دور کې یو کم اذان باو دا کم چې د امام څه ته ویلې کېږي مخې ته د خطبې نه مخکې چې دا کم اذان وي دا اذان ثانی دی لیکن اصل کې دا اذان اول دی د پیغمبر په زمانه کې به دقه اذان بیا رسول الله چې کله لاړې نو هم اذان دقه او د ابوبکر په خلافت کې بیا د عمر په خلافت کې هم دقه یو اذان 10 کاله د عمر خلافت بیا چې کله عثمان خلیفه شو خلیفه ثالثه نو هغه د جمعې اذان 2 کړه نو دا اوس چې کوم مخکې اذان ویلې کېږي 1 بجه یا 12 یا پاو کم نو دا سنت عثمانی دی دا هغه رایج کړه
خو په وجود د صحابهو کې موجود دي صحابه، نو صحابه په اعتراض ونکو، نو 1400 کاله وشو چې اذانونه د جمعې دوه دي په ټوله دنیا کې، ما سوا د هغه خلکونه چې خواهش پرسته دي، چې هغې ته په څه باندې څه شی میلاویږي نو هغه طرف ته توتڼی وایي، بل طرف ته نه وایي. حرمینو کې دوه دي، مسجد نبوي کې دوه دي، دارنګې یا په بیت المقدس کې دوه دي، ستا مراکز چې کوم د تبلیغ دي دوه دي، ستا د لویه مدارس چې کوم دي په هغې کې دوه دي، څوک اختلاف دا نه. نو چې کله ته د عثمان رضی الله تعالی عنہ اذان ته صحیح نه وی، نو دا تحقیر د صحابه دی، دا سپکه ده د صحابه، او رسول الله لا تسبوا اصحابي، زما صحابه ته سپک مګورئ، او تمسکوا بسنتي وسنت الخلفاء، منګولې اولګوئ زما په طریقه او زما د خلفاو اربعه صحابه او ابو بکر عمر عثمان علي، دی چې لکم عمل درکو د الله نبی وی تمسکو کلک ونیسئ، ګوره په دې باندې منګولې اولګوئ. نو دغه رنګې چې د دې اذان نه د عثمان بعضې خلک څه کوي روګرداني کوي او په هغې باندې نسبت کوي، وایي دا بدعت د عثمان دي. نو دقه رنګې د دریو طلاقو نه هم روګرداني کوي، مخړیه وایي دا بدعت عمري دي. سر د بخلاصي دا په ګوړه کې زار ورکوي. صحیح باندې خلک د صحابو کلم کله خلاف کوي، لکه شیعه او روافض، هغه عمر فاروق ته کنزل کوي، هغه نعوذ بالله وایي چې رسول الله وفات شوی دی، نو د هغه د مرګ سره اکثري صحابه نعوذ بالله مرتد شوي دي، وایي دا د روافضو د شیعه رای ده. صحیح ده، اهل سنت الجماعت دا غي دانه دا غي نعوذ بالله عمر وی مرتد شوی. دارنګ نور صحابه کرام یادای، عائشہ به یادای، آی پس کنزل کوي، او بعض خلک دا غي عمل تسپک وی دا بدعت عمری دی نعوذ بالله، وی دا بدعت عثماني دی. نو دا ښه کار نه دی. ښه په درې طلاقو باندې درې دي، یو دی، دو دی، او سلم درې دي. په دې باندې اجماع د صحابه، د ائمه اربعه، د محدثینو ستو، صحیح شوه، د مفسرینو تمامو په دې باندې اجماع ده چې درې طلاق په یو مجلس کې درې دي، یو دی، دو دي، په دې باندې اجماع راغلی. او تا ته ما وویله چې د رسول الله په دور کې او د ابو بکر په 2 کاله دور کې دریو ته به یو وه، دا د حدیثونه ثابته ده، په مسلم کې حدیث دی، په ابو داود کې حدیث دی. لیکن عمر چې کله اجماع په دې منعقده کړه، او صحابه کرامو کې خدا صفت دی چې لا یخافون لومة لائم، د ملامتګر د ملامتیا نه ویریږي، او منکر تر سره ټینګېدلی نشي، رد یې کوي. نو صحابه کرامو په دې اجماع کړی د دوی په وجود کې، نو د صحابي علم به غټي کوستا هغه داسې ولې نه وایي چې یاره د محمد رسول الله په دور کې درې یو دی، بس موږ په هغه عمل کوو، موږ د عمر په دې نه کوو. صحیح ده، ابي هريره نه وایي، زید نه وایه، صحیح شوله، دارنګې عثمان نه وایه، علي نه وایي، وغیره صحابه. هغه دا نه وایه چې یاره منګه د عثمان په اذان ثاني باندې عمل نه کوو، او منګه داسې کار کوو چې د رسول الله په زمانه کې او د ابوبکر په زمانه کې او د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې یو اذان شوی دی، او منګه یو کوو. منګه طاقت بعضې وی د پیغمبر قول بهتر دی، او وی کو د صحابي. نو په دې خبره ته ښه پوهېدلې کو عثمان او علي ته ډېر متبع سنت کو، عثمان او علي ډېر متبع سنت دي. ته به ډېر په حدیث عمل کې کو عبدالله بن عمر به ډېر کوي
چې هغه به لاړې او کې به ناستو او د اودسماتي شکل به یې جوړ کړو او بیرته به رالی اودسماتی به نه ورته خو ویل ما رسول الله لیدلی چې دلته ناست دی زه د هغه سنت را ژوندي کړم داسې متبع سنت سړی هغه نه ویه چې یاره عثمانه تا دا ولې دا قرآن کریم لس پارې کو او دا تا ولیکل او د پیغمبر د زمانې نسخه دې څه کړله ختمه کړه ځکه په پیغمبر علیه السلام خو دا قرآن داسې نه دی راغلی هلته خو اول صورت علق راغلی صحیح ده بیا نور صورتونه راغلی دي مزمل دی مدثر دی نون دی فاتحه ده نو دلته فاتحه په لومبۍ کې ده او دارنګې یا صورت علق دی په اخر کې دی نو عثمان ته چا نه ویل چې دا تا څه چلو کو تا خو قرآن ټول بدل کو او ټول مصاحف یې د صحابو نه راټول کړه او هغې ختم کړه او په دې یو قرآن باندې به تاسو اتفاق په دې یو قرآن باندې چا په اعتراض دا نه دی کړی نو ګوره د صحابي چې ما ادنا صحابي دی د رسول الله سره یو منټ تیر کړی د هغه عمل موږ ته د دنیا د اولیاو مولانو مفتیانو د تمامو مسلمانانو نه افضل دی صحابي عمل ته نشي رسېدلی او نه ستا په وینا او ستا په فتوا باندې موږ د عمر قول پرېږدو یا پې د عثمان دا پرېږدو نو دا خبره یاده ساته چې دا کارونه صحابه وله پکارو چې د عمر خلاف یې کړی وې او دریو ته یو ویلی وې او ویلی وې علامه ابن تیمیه رحمه الله د دې مسئلې قائل چې درې یو دی بیت د خپل قول نه رجوع کړی ده چې زه په دې قول کې خطا شوی یم او درې طلاق درې دي اوس زمانه د خواهش پرستی ده او د سهولت پرستی ده هر سړی په خواهش او سهولت پسې منډې وی نو چې کله ښځه طلاقه کې او طلاقي شي نو بس بیا پسې ایسته دا بل شی شي نو بیا چې ستا امام و ستا تی امام وی او ستا مقتدي و نو ستا نه تپوس نه کوي نو لاړ به شي رو راورېږه وایي زه په پلانیزي کې مولا دی او په تیمرګره کې مولا دی او یا دا په دا څه کوي وایه دا فریکوینسي یو نمبر یا مخکې کوي یا وروسته 93 یا 92.9 نو په دې باندې به انشاءالله صفای هغوی ته موږ ویلې هغوی خوځولی دی ټیشن ښه نو ګوره چې ستا مقتدي او مسله ولراله د طلاقي شو او ښځه طلاقه کړه نو دا ستا نه تپوس نه کوي حالانکې دا نکاح به وله تا تړلي دا کلمه به ورته تا ویلي 15 وخته مونځ فرضي به وله ته کې روژه به ستا په خولې نیسي اختر به ستا په خولې کوي بوزکۍ به ستا په خولې او چې طلاقي شي نو بیا میراثي شي بیا داسې کار کوي چې د دې ځینه تلی یاره وایي ماله خو پلاني مولا فتوا را کړې ده ستا د امام نه ما سیوا ستا د کلي د عالم نه ما سیوا د بل چا د علاقې د مفتي نه ما سیوا د بل چا فتوا دا قابل قبول نه ده وروره دا یاد ساته صحیح ده د پیښور مولا یا د اسلام آباد مولا یا د کراچۍ مولا او یا د نوشیری مولا یا د مردان مولا ستا د مسائلو نه څه خبر دی مفتی مسلم صاحب دامت برکاتهم العالیه زما استاد دی ما ورته یو ځل د مسلې تپوس وکړو ما ته وایي بچیه د دې مسلې تپوس به د خپل علاقې د علماو نه وکړي ستا د علاقې په مسائلو زه خبر نیم ستا د علاقې د مسائلو نه خپل علما ښه خبر دي زه دا فتوا نه در کوم او که فتوا در کومه څه نو ته به ماله لیکل راوړې
نو زه به دا لیکله مطابق فتوا تعالی در کوم. اوس لا چې په خوله باندې ورته وایي یاره وایي داسې ما وایه اراده خو وایي داسې د طلاق خو نه وه، وایي داسې ویلي مې هم نه دي، هسې وایي زړه کې مې راله. بجلیګر مولوي صاحب وایي یو رالی چې یاره داسې مې ښځې ته دا ټکی ویلی دی، یاره په دې به په یو ملګری مې دی هغه ښځې ته داسې ټکی ویلی دی چې په دې به یې ښځه طلاقېږي. نو زه ورته وایم چې طلاقي تې هسې هغه ملګری بدنامې، خو په خپلې مسله دا ده چې د مسلې دپاره به مذهب نه چینج کې، چې ته د طلاقو دپاره یا څه شي اهل حدیث شي، یا د طلاقو دپاره ته شیعه شي، یا د طلاقو دپاره ته بریلی شي، یا د طلاقو د مسلې دپاره پرویزی شي، یا د طلاقو د مسلې دپاره ته قیدیانی شي، یا د طلاقو دپاره ته حنفي شي، یا د طلاقو دپاره شافعي شي، یا د طلاقو دپاره مالکی شي، یا د طلاقو دپاره حنبلي شي. نه چې دا ستا د مانځه طریقه د کم صحابه کرامو په طریقه ده، د کم امام په تشریح روانې، نو ستا د مانځه مسلې، ستا د اوداسه مسلې، ستا د طلاقو مسلې، ستا د تجارت مسلې، دا ټولې بیا اوس کو ته د طلاقو دپاره مذهب چینج کې او بدل شي، صحیح ده، دې ته خواهشات وایي. او چې ته چینج شي نو ګوره ستا په تمامو مسایلو کې بدلون رالی. امام شافعي رحمه الله فتوا په دې ده چې شفعه د جوار نشته، د ګاونډي شفعه د شافعي په نسبت باندې نشته دی. دا شفعه د ګاونډي د چا په نسبت ده؟ دا د احنافو په نسبت ده چې ستا په ګاونډ کې کور خرڅېږي، ځمکه خرڅېږي، نو ته شفعه شي. شوافع اهل حدیث چې ځان ته وایي د دیو په نسبت باندې دا شفعه نشته، دا حدیث نه دی منکر دی، دا حدیث هغوی نه مني چې رسول الله فرمایلی چې ګاونډي له شفعه ده. نو چې څوک دا وایي دې مذهب ته اوښتی، نو ستا شفعه نه کېږي په ګاونډ کې، بیا ستا په ځمکه شفعه نه کېږي. یوازې دا نه ده چې د طلاقو دپاره دې هغه راغستی دی خوار. او امام شافعي بدنامې، ستا چې کله ښځه طلاقه شي او یا یې ستا جي دارنګې عدت تېروي، نو شوافع څه وایي چې ثلاثه قرو، درې طهره به صبر کوي، نو ته به په طهر باندې عمل کوي. او احناف څه وایي چې درې حیضه به صبر کوي. مسائل دی اوسا جي ټول الټه پلټه کېږي. شوافع وایه په اینه باندې اودس نه ماتېږي، احناف وایي که اینه تتلی و اودس یې څه ونه کو او تا پسې منځو کو نو مونځ به دوباره کې، ستا مونځ پسې نه کېږي. د هغه مسلک په خپل ځای دی، موږ هغه باندې رد نه کوو. هغه یو امام دی، د هغه سره حدیث دی، زموږ سره ځان له حدیث دی، موږ په خپله طریقه روان یو. هغه هم یو لوی د دین ستن ده، او دلته دی بل طرف ته هم لوی تابعي دی، د صحابه او شاګرد دی. نو موږ هغې پسې هم روان یو، نو موږ چاته بد نه وخو. لیکن چې ته کم مذهب اختیارې، کمه تشریح اختیارې، نو ته به خواهش پرستی نه کې چې تجارت لره مذهب چینج کوه، طلاق لره مذهب پرېږده، پیسو دپاره مذهب پرېږده، پیسو لره د روجې دپاره حدیث پرېږده، چې بوزه کېږي دی بل طرف ته کېږه، یخني چې راتله نو بل طرف ته کېږه، ګرمي چې راتله بل طرف ته کېږه. نو دا آیات تا نه دی راورېدلی چې الله فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الله وایي ناکاره خلک پیدا شوي دی. ګوره هغه ناکاره خلکو الله وایي منځونه برباد کړله، او هغه ناکاره خلکو د خواهش تابعداري شروع کړه. په تاریخ د صحابو کې داسې صحابي نشته چې هغه خپل رای او تشریح دا چینج کړی، دا اړولې ده، بس په یو طریقه روان دی. بس خدا صحابي دی رپولې دین کوي کو امین دی امین وایه، کو دارنګې بل یو عمل دی بس حدیث دی کوي. خدا نه ده چې دا بل صحابي پسې ورغلی چې راځه ته م را سره واوړه، او یا دا بل صحابي پسې ورغلی دی چې ته مه کوه، راځه زموږ دې ته راواوړه. دا په دین کې فتنه ده، دا کارونه به نه کړي. نو بهر کیفه د صحابه کرامو د زمانې نه چې د کومې مسلې اتفاق را روان دی،
نو په هغه مسله کې به څه نه کوئ؟ اختلاف نه کوئ. د صحابه کرامو د دور نه ثابته ده چې د نارینه او د زنانه په منځ کې فرق دی. دا حدیث د رسول الله نه ثابته ده، د قرآن کریم نه ثابته ده. او ته د 1400 صدۍ مولای چې اردو هم دله پاکه نه درځي، په هغه باندې هم نه پوهېږي، نه په عربیت په لغاتو باندې پوهېږي، او ته وې د ښځې او د سړي په منځ کې فرق نشته. نو تا ته ما فرقونه کړي وو که نه؟ سړی سرتور مونځ کوه، ښځې نشي کولی. سړی ګنډۍ واغوندي یا کمیس لري کې مونځ جایز دی. امام بخاري په باب ایښی دی په یو ایزار کې مونځه دا جایز. ښځه شي نشي ګنډۍ ولګئ. سړی به پیسې راپورته کوه، حدیث کې راځي پیسې د ګېټو نه ښکته وي مونځ جایز نه دی. ښځه به پیسې پورته کوي، څه کې راپورته کوي پې. نو دا ډېر مسایل دي وسایل دا کې 70 او پر د قرآن او د حدیث نه ثابت دي. نو بار کې په طلاق مسله اجماعي ده، په دې کې اختلاف دا نشته. او د دې دپاره چې ښه ته ګورې او ځان پې پویه کې، نو معرف القرآن به راوالي. د دې د لاندې به معرف وګورئ ځان له. د مفتي شفیع رحم الله مفتي اعظم د پاکستان دی، د دیوبند ستر عالم دی، ښه مضبوط. هغه به وګورئ چې دلته یې څه لیکلي. طلاق الثلاثه په باره کې تفصیل کړی دی. الطلاق مرتان، لا طلاق دو دی یا رجعیه. فامساکنا یا ایسارول دی بمعروفنا په ښه طریقه باندې. دا ښځه ایساره که د طلاق رجعون او تر سره جوبې ته وکه، ښځه ورته ووایه. دا ولې؟ اصل کې مسله دا ده چې دا د ښځې او د خاوند ژوند ده، دا نعمت دی. او نعمت څه کې؟ دا نعمت الله دی. نو دا نعمت الله چې دی، نو دا داسې په خټ کې په سر یې نه دی ودرولی چې پوک ورکوي سبق کته ولېږي. نه، دا خو ازدواجي زندگی ده، د محبت دور دی. ستاسو به وخت تیر شوی، ټوقې ټقلې به هم کړي، ګپ شپ به هم لګولی، یو سفرې به هم یو ځای کړي، سیروزې به هم لګولي، جهاد له به تلي وی یو ځای، درس او تدریس له به یو ځای تلي وی، ختمونو له به تلي وی راغلي وی. نو داسې زر یې نه ختمی. نو دې د وجې نه ولا الله 3 چانسه ورک چې یو طلاق ورکه، دا ښځه ورانه ده، صحیح ده. او په چپلو دی ولیا، په سینډولې دی ولیا، نه دی پرېږدي. نو الله یو طلاق ورکه، یو وارنینګ ورکه. نو صبر ورته وکړه، ښځه به شي. نو چې ښه ده شوله، الله یې بېرته ورته رجوع وکړه. بل الله تعالی په ښایسته طریقه باندې څه که چوټي که. ښایسته طریقه څه ده؟ اعطاء المهر. اعطاء المهر، مهر ولا ورکه. چې ښځه دې طلاقه کړله، نو مخکې را روانه ده چې هغه مدخول بها ده، دخول ورسره شوی دی، واده ورسره شوی دی. نو هغې له به ګوره ټول مهر ورکې. د هغې چې څومره په واده کې سونا شوې ده، کاسه پتیله شوې ده، ډبل بیډ شوی دی، د کور سامان اغوستلی شوی، دا ټول د دې ښځې دی. پروس کال دلته یو سړي، پروس کال نه 3 کاله وشو، یو سړي ښځه طلاقه کړې وه. نو چې ښځه طلاقه کړې وه، نو په هغه کې د هغه ښځې ورونه ما خواله رال. نو ما ته یې وویله چې زموږ نه هر څه ایثار کړي دي، د زنانه مهر. نو ما ویل چې دا خو د دې زنانه رسي، ځکه چې 5-6 کاله یې ورسه شوي وو د واده، یو بچی هم تېو. نو ما ویل چې دا خو موږ له پلاني مفتي دا فیصله کړې ده چې بس تاسو نور څه نه رسېږي، او دا 50,000 روپۍ وړئ. مال جوړ مهر مفتي وړی دی. مسله دا ده. هغه ویل څه ووایم مال چې سړی راوله، چې کله هغه خاوند یې راوست، دا یې نه ما تپوس وکړو. مال قاشوغې به م ورکې، کونۍ نو حرامه ده، مرداره ده. ګوره هر څه به بېرته واپس کړې. خو زه بیا مغو ظالمانو دومره څه واپس نه کړله. یو 2 تولې سونا و هغې واپس کړل، او څه 50,000 روپۍ وي، او نور یې ترې هړپ کړي. حالانکې ګوره دا څه چې شوي دا مهري. خو موږ مولان اکثر بیا په مهر کې سونا حساب کو، او هغه نور څه وله حساب نه کو، حالانکې دقه مهر دی.
ټول سامانونه مهر دی دا د ښځې دي ښه دا د چا نه رسېږي که نه د خاوند حق شته نه پکې د چا حق شته د خواښې حق شته نه پکې د سخر حق شته دی نه پکې د ورور نه پکې د خوري نه پکې د خور نه پکې د مور نه پکې د پلار دا ټول حق د هغې دي چې طلاقه شوه ټول هر څه به وړي ځکه چې بې سهارې دې هم کړله خواره صحیح ده او هغه دې بې خاونده هم کړله او تشه توره دې هم رسخت کړه دا خو د هغې د تسلۍ دپاره الله دا ورکړي چې دا یې تسلي پې وشي دویمه دا نه چې کم از کم څه روپۍ ورسره یې سونا وسنې نو بل خاوند به ورته غاړه کېږي او چې داسې کنګاله بیم پاکستاني نو څوک وزیر اعظم کېږي هغه دی وګوره خزانه تشه ده یو سړی هم نه راځي وله د اوسه پورې ډاونلوډ نه شو او چې کله څه ډکې منګولې وي صحیح ده نو سړی واده م وکړي او ښځه ډکې منګولې کور ته راولي لکه له سیزن له چې تلی نو کور ته راشي ګزارې پې وشي صحیح ښه جي نلا ویا او تسریم بإحسان یا خوشی کولی دیا بإحسان په ښه طریقه ولا یحل لکم او جایز ندی تاسو لرا تاخذو چې تاسو واخلی مما آغا سلرا آغا مالونو لرا او آغا مهرونو لرا آتیتموهن شیئا چې تاسو ورکړي دی هغوی لا څه شی لا یحل په معنی د لا یجوز جایز ندی ګوره تا لره دا به هغوی داسې کار کولو چې هغوی به دا ښځه تنګه کړه تنګه به یې کړه خواره مجبوره به یې کړله نو بس هغه هر څه به یې ترې څه کړله دا به یې ترې واخیستله په یو ځل باندې نه لا یې ګوره دا دله جایز نه دي همدقه مسله ده اوس ساړي په دې پسې غمار اخیستې چې د ښځې کوم سامانونه دي د مهر او د دې ښځې په کور کې اجازت نه و دا ته نشي استعمالولی دا مهر دی څه شوله مړه ده چې مړه ده خو بیا میراث شو نو دومره لرې خو نه تلې په تلیفون اوس اوس رابطه وکړه بله مسله ده ایات ساته ګوره یو د چا یو چیز استعمالول دي نو دا د عرب سره تعلق ساتي اوس مثال زما دا چیز دی او ما ته دا پته ده چې دا طالب العلم زما دا چیز رالی او د طالب ته پته ده چې ما ته په دې کار باندې نه غوسه کېږي او کو زه پې ولیدم نو خفه کېږم نه نو دله استعمال جایز دی او کو چېرته دې طالب العلم ته پته ده چې دا ما ته په دې چیز کوی زما څه ولیدو نو چیز خو ده دی او دای زما څه ولیدو او یا یې په استعمال ولیدل منه غوسه کېږي نو دا چیز استعمالول تاله جایز نه دي د دې مثال په فقها په فقه کې د باغ د غورځېدلي چیز ورکوي په عربو کې دا قانون و چې په باغ کې به کومه میوه دا ښکته راولېدلې وه صحیح ده دا څنګه نه پوهېږئ پې تاسو دا کم ځای دی استادجي دا کم ځای دی چې تاسو د اواز خراب دی تاسو 92.9 93 یا 92.8 په دې ته فریکوینسي برابر کوي نو بیا به انشاءالله تعالی برابري دا خو موږ بېګا ډېر پکې وتې متې ووالې رابطه م وکړله د هغه انباره پورې د مومندو پورې دا برابر دی څه حرج پکې نه وي تاسو ته MP3 لږه بدل کوي والله اعلم خو نه وه بیا به څه غم کوو زه ښه جي مسله دا ده چې دا د باغ غورځېدلی څیز به نو دا به بس په لاره چې څوک تېرېدله نو ده به خوړ نو هغې خلک به پې نه خفه کېدل بس غورځېدل او د دنیا باغونه به لیکن اوس زمانه کې د په یو ولي اوچه پاتې رحمان ده نوي کلي پورې پاره کوي نو د دې د وجې نه اوس غورځېدل هم نشي راغستی نه ته به عرف ته ګورې ځینې مسایل د عرف سره څه ته ساتي خو لیکن حق د هغه زنانه دی مهر چې څومره دی
لکه څرنګې سونای مهر دی کنه دا بله زنانه شي راغستی نیش چې هغې ورته اجازت نه کړي دا خاوند شي خرڅولی نیش چې ښځې ورته نه ویلي پلار یې شي نیش دقه رنګې دا نور سامانونه چې کوم په مهر کې حساب شوي دي یو خو دا ده چې ته ویې ګوره چې دا سامان موږ دې له نه کوو حالانکې تا ته د جینۍ پلار ونه ویه چې ګوره دا یې سونا شول او د کوټې سامان نو دا د کوټې سامان تا له وایي که دې لور لی وایي د دې لور له وایي دغسې تاسو په بوسو کې اوبه به یې وایي خوارې نه کاسې پتیلې ټولې خرڅې کوي او بیا چې بیلیږي ټولې ترې نه څه کوي تقسیم کوي پیلی درجن یا خوارې له دوه پیلی یا ورسي یا نه هاتې ټول رونه والي دې ته بوسو کې اوبه بولو یار سړی پیږي وایي په کنده کې هر سړی هېرېږي خو څوک الوی او څوک یې نه وایي او موږ خو یوه صحیح ده موږ د نورو ملانو په شانتې څه دا کو خو نو ځکه چې ماله خو څوک څه نه راکړه نو که مهر ته ټول والې مالې کې څه راکړي او یا اسخران او ټول یې ویسي څه کاسه پتیله دې ماله رالیږلي نو که راولېږي هم وایي او که راویې نه لېږي هم وایي چې دا حق د چا دی د زنانه دی ښه ولا یحل لکم الله حلال نه دي تاسو لره او جایز نه دی الله تاسو لره تاخذو چې تاسو والی مما هغه مال او هغه مهر لره اتیتموهن چې تاسو ورکړي دي دیو لره شیئا څه څیزه الا یخافا الله یقیما حدود الله مگر چې ویریږي دا ښځه او خاوند الله یقیما چې قایم به نه کیه حدود الله پولې د الله لکه دا ښځه به څه نه کي دا به د سړي حق ادا نه کي او سړی به د ښځې حق ادا نه کي نو الله وایي دا د زنانه نه الله یو چانس ورکړی دی لکه څرنګې چې سړي لره د طلاق الله اختیار ورکړی داسې الله ښځې له هم پکې یو چانس ورکړی دی کله کله داسې هم کېږي چې دا د دې ښځې دا سړی به دي شي اوس مثال کې طور پر چې د سړي ښځه خوښه نه شي او نو زه سړی له خو اختیار دی طلاقولی شي یا وله اختیار دی بله ښځه هم کولی شي که دویمې نه وه خوښه درېم هم کولی شي که درېمې نه وه خوښه څلورم هم کولی شي که څلور واڼې نه دي خوښې هغه دې په یو شپه طلاقې کې څلور واڼه او نورې تازه وکړه څومره اوږد چانس تل الله درکړی دی الرجال قوامون علی النساء بس سړي نګرانان دي باچان دي نو بیا به ښځې وایي چې الله دې دا ښځې میرات کړي چې دای څه شی پیدا کړي ته وګوره موږ له پکې نو تاسو له هم پکې چانس درکړی دی که نه خو چا درته ښودلی نه دی او زه خو درته ښیمه چانس دا دی چې ثابت بن قیس ښځه وه دا راله او رسول الله د دې خاوند باندې شو بس دا انساني که نه خبره ټوله د زړګي ده بس حسینۍ ولګېدلې وی زما دا بدي شي ویل د دې نه مې نه بدي کېږي یا چې ګنې د دین یا زه بد ګڼم یا د زه د اخلاق بد ګڼم یا د تقوا بده ګڼم نه نه وی د دې نه مې بدې نه دی بس زړه کې مې ایسته بس نفرت شوی دی او نالګي مې ورسره راغلې ده نو هغه داسې نه وه چې ګنې صحابه داسې خلک وګڼې چې زه ته خو غږ وکړه کوی ته به دې واچو لکه نن سبا زمانه کې خلک وایي که ښځې ورته داسې وویله چې یاره یا یې پلار ته شکایت وکړو یا یې خپلوان رشته دار ته وکړو چې دا خاوند څه زما نه لګي نو بیا وایي کوی ته دې اچو او یا یې ورته د پلار کاله ویل چې زه ته خو غږ وکړه چې زه د نه سر خورم کو نه او یا دې وجنم نه نه صحابه دي هغه د قرآن او په حدیث په منشور روان دي هغه د ځانه کارونه نه کوي جاهلان نه دي هغه الله رب اهل علم خلق پیدا کړي متقیان دي د دین د استحکام او د جاری کولو دپاره الله صحابه پیدا کړي نو رسول الله لراله مشر لراشي کنه نو پیغمبر علیه السلام خو روحاني پلارو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې د الله پیغمبره ثابت بن قیس سمې نالګي ده او ویل مسله دا جوړه ده ویل چې اسې نه ویل چې کوپر ته ورسم ویل چې بېدینه نشمه څنګه بېدینه دا مطلب یې نه دی چې دین به پرېږدمه کاپیره به شم نه ویل د دې خاوند ناشکري د دې خاوند بېدبي
د دې خاوند حق به وواما او الله به می ونه بخي، ځکه د خاوند خو غټ حق. د الله پیغمبر فرمایي چې د الله نه ما سوا چاته سجده وي، خو ښځې ته به مې ویلي وي چې خاوند ته سجده کوه. نو په دې بنیاد باندې د الله پیغمبره هسې نه چې زما عمل الله برباد نه کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ته به ثابت بن قیس ثابت خپل باغ واپس کړي. دې له باغ په مهر کې ورکړی و. هغه زمانه کې دغه مال روغ باغ و. وی ته به دا باغ بېرته هغه ته خپل ورکړې بېرته واپس. هغې وی زه یې ورکوم، بس باغ یې واپس. نو چې کم مهر تا زناله له ورکړی دی او جینۍ وویله چې دا ګلالی زما خوښ نه دی او زما او د ده ژوند نه تېرېږي، نو دا کم مهر یې چې دله درکړی دی دا ترېنه واله او طلاق وله ورکه، چوټي که ځان له به بل خاوند وکړي په خپله طبع. او کو چرته دی ته ډېر واغستو نو هم جایز دی چې ته وې چې یاره ورځ یې راسې شوې او دا خو ما چانس والی او زه په توله سونه باندې مې دا یوه کړې وه او اوس خو چې بله کومه 2-3 تولې نه غواړي، نو دې ښځې ته ووایه وې ما له به 3 تولې سونه راکړې، نو هله به زه تا طلاق نو بس ډېره به دله درکړي چې د هغې وس کېدلو. نو دا اسلام کې څه ده؟ دا روا ده. خو لیکن په دې ګوره علتونه دي. دا نه ده چې ښځه به ځي او په عدالت کې به راپورټ کوي چې خاوند مې نه دی خوښ. د دې خپل وجوهات د فقهاو د دې علت ذکر کړی چې دا په کومو کومو صورتونو کې. دا صورتونه هغه دي چې کله دا ښځه د دې خاوند حق نشي ادا کولی او دا د الله په نظ باندې مجرمه ګرځي، یعنې د دې سړي سره نفرت دی، دا سړی بدی شي، د سړي پسې خبرې کوي، د دې سړي ګستاخي تی کېږي، د دې سړي بېادبي تی کېږي، نو په دې صورت کې دا اسلامي عدالت کې رپورټ شي کولی. نو د دې سړي نه بیا اجازه دی. یو دویم علت او صورت ولا دا دی چې په دې ښځه باندې د خاوند د طرفه ظلم دی، لکه دا سړی ورته ښځه نه وایي، دا یې ساتي نه، دا وله نفقه نه ورکوي، نو په دې صورت کې ما دا ښځه په اسلامي عدالت کې رپورټ شي کولی چې دا ځان د ظلم نه وساتي، یا د دې زنانه په ګناه ارچولو کې خطره ده چې دا خاوند په ګناه کې اچوي، په ګناه کې مبتلا کوي، نو په دې دریم صورت کې هم دا په عدالت کې رپورټ شي کولی. او داسې نه ده ګنې چې یار باشڼه ده او د دې نه ما سوا د بل سلین والی دی او د بل سره ورساري تعلق پیدا کړي دي او بلا وجه دا خاوند پرېږدي، نو دې ښځې له اجازت په اسلام کې نه ورکوي. صحیح ده؟ دا نور وجوهات دي، تقریبا 7 علت یې ولې ذکر کړي، 7 بعضې فقهاء کرام. نو بیا به ته عدالت لځي داسې نشد لیک. نو دلته الله ته جامع ټکی راواغس، څه وایي؟ الا مگر ان یخافا الا یقیما حدود الله، مگر چې ویریږي دا ښځه او خاوند الله یقیما چې دی به قایم نه کي حدود الله پولې د الله، احکامات نه مراد د ښځې او د خاوند حقونه. فإن خفتم کو تاسو ویریږئ الله یقیما چې قایم به نه کوي حدود الله پولې د الله، نو فلا جناح نشته دی ګناه علیهما په دې دواړو باندې فیما په هغه مال کې ابتدت چې په فدیه کې ورکوي، په خلعه کې ورکوي، به دغه مال لره دا ښځه دې سړي ته، نو بس سړي له مال ورکو او ځان یې ته څه کو چوټي کو آزادي. تلک حدود الله دا پولې د الله دي فلا تعتدوها زیت مه کوئ د دې نه، ای د شریعت د حدونو نه تجاوز مه کوئ. ومن یتعد حدود الله چا چې زیت یې وکړو د پولو د الله نه فاولئک هم الظالمون، نو دغه خلک دی ظالمان. فإن طلقها دا اوس دریم طلاق دی. اوس دې لږ زبانې ځان پېکه معمولي ګوره، الطلاق مرتان، 2 طلاق دا شو کنه، او دریم طلاق دا دی فإن طلقها راله په منځ کې خلعه، نو خلعه مستقل طلاق دی، د دې د مرتان
او په ان طلقها سره څه نشته تعلق نشته. دا مستقل حکم ځان له د خلع حکم جدا دی. صحیح شوله. او دا دریم طلاق دا د مرتان سره لګي چې دوی ولا ورکړي دی اوس دریم کاڼم گزار کو نو فین طلقها کو طلاق کړل دا خزا پس د دوو نه په دریمه فلا تحل له حلال ندد لرا من بعدو د دې دریم طلاق نه رستا. د دریم طلاق نه رستا به ګوره دا څه نه کوي دا د خپل خاوند سره نشي سارېدلی چې کمې زوړ خاوند دی. حتی تنکح زوجا غیره تر دې پورې چې نکاح وکړي د خاوند بل سره. ګوره دلته صرف څه ذکر کړی ده دلته هغه حکم ذکر کړی دی خو نور تفصیل یې نه دی کړی. بیا دا ثابت دی په حدیث د عسیله سره چې دې سړي ولا طلاق ورکړه دی اول درې نو دا ښځه به بیا دا به عدت تیر کړي. یو شرط چې عدت یې تیر کو د اول خاوند نه درې هیزه بیماري راله او بس دا پاکه شوه یا حامله وه او وضع د حمل یې وشول اولاد یې پیدا شو نو بس د اول خاوند سره خبره ختمه شوه. اوس د دویم سره به نکاح کوي نو چې د دویم سره نکاح وکړه پس صرف نکاح باندې کار نه کیږي. بیا به د هغه سره نزدېکت هم کوي چې نزدېکت یې وکړلو نو د هغې نه پس به هغه په خپله مرضی طلاقوي. نو چې هغه دویم کس طلاقه کړله او د هغې نه عدت تیر شلو درې هیزه نو د دې نه وروسته کو د اول خاوند ورته بیرته سمخ کېدلو او د دې ښځې ورسره بیرته تعلق برابرېدلو نو د دغه دویم خاوند نه وروسته به دغه زوړ خاوند دی دوباره وایي. خو دا شرایط به څه پکې به نکاح به صحیحی نزدېکت به پکې شوی او بیا به د هغې نه وروسته طلاق واقع شوی وي او عدت به تیر کړی وي. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې په هغه سړي باندې لعنت دی چې کم سړی ښځې حلالوي او په هغه سړي باندې لعنت دی چاله چې ښځه حلالولی شي. لکه په دې نیته د اول خاوند غلطي کړې ده او دی یو سړي ته ویله چې ما خو درې طلاق ښځې له ورکړي دی خو ته به اوس نکاح وکړي او داسې کار وکړه چې ګوره بیته به ما ته راپاس کې او بیته به طلاقې او پټه نکاح ورسه وکړه او خیر دی ورځ نیمه ورسره تېره کړه نو داسې سړي باندې په دواړو د الله لعنت دی په حدیث کې راځي چې چاله یې حلاله کړله او چا څه کړله حلاله کړه نو د حلالو نه به ځان ساتي. صحیح ده. حلالې به وستاجي نه کړي بیا به لعنتي د الله لعنت به د باندې وریږي. نو دا حکم یې سخت رالیږلی ولې د طلاقو مسله کې به ډېر احتیاط کې ځکه یې وله دا حکم هم سخت کړی دی چې ولې بې ځایه خوله خوځئ کور کې ولې د دې تذکرې کې دا به نه کې. خو زمونږ یو طلاق دی د قرآن او طلاق دی د حدیثو مبارکو په رڼا کې چې واقعه کیږي او دیندار خلک هغه مني. یو زمونږ باجوړ دی نو د باجوړ ښځې نه طلاقیږي. باجوړ کې ښځې طلاقیږي نه. دا کو طلاق شي نو میش پس به وروسته بس دا به وینځي پاکه شي. کو څوک سل طلاق ورکړي کو څوک زر طلاق ورکړي وایي زما داسې نیت نه. صحیح ده. ماله کله راشي دا لانجه د ښځې او د خاوند یو مینه سو کمرې ته ویل ما رسې الفاظ نه دي ویلي او دا دي مال بس صحیح ده خو زه خو نه تپوس کوم خو ته دې راځه دا خپل خپلوان ورسره راغلي مال اوس کو ګېټه وټکارو دا ته د ځان له لرې که راشه چې دننه مې نه سو قرآن مې وله راواغست مال په دې لاس کې ده زه دنه تپوسونه کوم د هغې جواب راکوه دروغ به نه وي مال دا ټکې تا داسې ویلې دی بس لاس یې ته چوت کو ویل نه زه خو داسې نه وام نو مال ښځه دې توتڼی شوې ده او کو اسیاب ځان په ګناهونو کې اخته کې نو بیا چېرته لاړ شه داسې مولاله
چې هغه چېرته په الوا باندې یا په سورۍ پیسه باندې غولیږي او موږ دا شی نه کوو. خو پاک کار دی چټک بس یا دانګلي او یا ویل نه دانګلي خبره خلاصه وه او نوره پې زما خو څه سترګه نه سوځي ښځه ستا نه ځي زما نه خو نه ځي ستا کار دی. نو ګوره مسله دا نه دې کې ډېر احتیاط کوئ او باجوړیان خو د ورځې په بازار کې 1500 طلاقت شي. څوک وایي ښځه به داسې ساتم او څوک وایي نیا به ساتم او څوک وایي پلانی به ساتم او څوک وایي پلانی به ساتم او د دې طلاق نه کېږي. هره ورځ د دې په دې خلو باندې دا خبرې جوړ حالانکه دا طلاق بائن دي. دا ټکي چې څوک خور ښځه به داسې ساتم او دا به ساتم په دې باندې نکاح ماتېږي. طلاق نه واقع کېږي نکاح دې چټک ماته شوه مکمل تجدید به د نکاح کې. نو بار کې په الی حتی تنکحوا زوجا غیره تر دې پورې چې نکاح وکړي دا خاونه بل سره فإن طلقها نو که د دویم خاوند طلاقه کړله پس د نزدېکت او د واده او د عدت نه نو فلا جناح علیهما نلای ګناه نشته دی په دې ښځې او په اول خاوند باندې ان یتراجعا چې رجوع کړي یو بل ته بېرته دې رجوع کړي ان ظنا که د دوی ګمانو ان یقیما حدود الله چې قایم به کړي پولې د الله په دې یقین دی چې دا ښځه به د سړي حقونه ادا کړي او سړی به د ښځې نه ادا کړي نو بیا واپس شئ یو بل ته رجوع وکړئ. وتلک حدود الله الله دا پولې د الله دي یبینها الله بیانوي لقوم یعلمون د پاره دا قوم چې هغوی پوهېږي. واذا طلقتم النساء او کله چې تاسو طلاق ورکئ ښځو لره مراد تېنه طلاق رجعي دی فبلغنا لای دی ورسیږي اجلهن نیټو خپلو ته فامسکوهن نلای سارې کوي دیو لره بمعروف د شریعت مطابق او سرحوهن یا خوشي کوي دیو لره بمعروف د شریعت مطابق ولا تمسکوهن او می سارویا دیو لره ضرارا د پاره د ضرر رسولو لتعتدو د دې دپاره چې ځای ته پې وکوي. دا رسم باندې رد دی د زمانې د جاهلیت قرطبي ویه رسم دا و که نه چې کله به د عدت به تېرولو طلاق به وله ورکړي بس بېرته به ورته څه وکړله رجوع بیا به وله څه ورځې بیا طلاق ورکړه نو د عادت خو د طلاق نه معلوم نه بس ښځه کوله به بېرته به طلاقوله ښځه کوله به بیا طلاقوله نو بس ښځه به بوډۍ شوه به د کې بیا پیشا څه تندر اچو زندګي به وله غر کړ نه لای ګوره میثاره وایي د ځای ته کولو دپاره لکه نن سبا زمانه کې دا خګورې کړه یوه ښځه وکړي نو چې یوه ښځه وکړي نو بیا بله وکړي نو د اولنۍ ښځې ته نه ښځه وایي ظالمه او نه طلاقوي نو بیا د هغې ماشومان هم خوارزاري او دا مسله به بیا وروسته تفصیلا وڅېړم. دا ګوره ډېر غلطه ده کبیره ګناه ده. د قیامت په ورځ به الله داسې سړی د الله نبي وایي راپاڅي پالج به والی په یو طرف باندې به کوږ ټېړه به شل به یا چې دوه ښځې وي او دا خیل نه ساتي او یوې ته یې ښځه ویلي او بیا د دې دویمې نه هېرېږي هم که نه چې پې به وکړي بیا راټول شوی د پیشو په شان وایي یاره دا اولنۍ راته وایي چې دا دویمه راته وایه چې اولنۍ خواله به نه ځي دا د اولاد خیل به نه ساتي نو چې دومره هېرېدلی او دومره د ښځې د باندې باچڼه کېدله نو د دې نه خو به یو ګیلاس اوبو کې ډوبېدل پکار دي چې مردار شي چې تا ته ښځه وایه چې د ښځې حق مه لره دا خو ظلم دی کبیره ګناه ده دغه ښځه هم په ګناه کې اخته ده دا کومه چې دویمه ده دا سړی هم په ګناه کې اخته دی دا حق وی دی یو دا ناروا ده لای ګوره میثاره وایي د پاره د ضرر لتعتدو د دې دپاره چې تاسو بې ځای ته وکئ ظلم پې نه وکئ. ومن یفعل ذلک چا چې وکړه الله وایي دا کاره فقد ظلم نفسه الله د ظلم وکړه ځان سره ولې په دې باندې سزا به درته میلاویږي. ولا تتخذوا آیات الله او منیسئ آیاتونه د الله تعالی هزوا په ټوقو باندې د دې نه څه مراد دي مفسرین وایي متروکا بلا عمل
منی سی آیاتونه د الله تعالی پرېښودلی شوي بلا عمله چې کله د الله په آیاتونو باندې عملونه نه یو ښې اورئ نو دا د الله په آیاتونو پورې ټوقې کول دي. وذکروا نعمت الله یاد کیا نعمت د الله تعالی علیکم چې کړی دی په تاسو وما انزل علیکم او هغه چې رالیږلی دی په تاسو باندې من الکتاب د قرآن نه والحکمت او د حدیثونه یعظکم به الله تعالی نصیحت کوي تاسو ته په دې حکم باندې په دې حکم عمل وکړه. واتقوا الله د الله نه ویرېږئ واعلموا پوه شئ ان الله بكل شیء علیم الله په هر څه باندې پوه دی. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن کله چې تاسو طلاق ورکیا زنانو لره فبلغن لا دی ورسی اجلهن نیټې خپلې ته فلا تعذلوهن لایمۍ ساره ویادیو لره ان ینکحن د نکاح کولو نه ازواجهن د خاوندانو سره. دا مسله وه دا مسله مسأله النکاح بعد الطلاق ای د طلاق نه رستا دوباره څه کوي نکاح کوي. د سړي طلاقه کړې وه اول سړي د بل سې نکاح کړې اوس بیرته بل خاوند لځي اتفاق بیا رالی. دا آیات راغلی په باره د معقل بن یسار رضی الله تعالی عنه کې د خوره یو صحابي طلاقه کړې وه نو بیا ابوالیداح غالبا طلاقه کړې وه بیا چې کله پرېښودل عدت یې ختم شلو بیا دا خاوند یې بېرته پښیمانه و دوباره پښیمانه وی چې یاره دا کار نه غلط شوی دی نو بیرته ورته دې خاوند ورته خطبه ولېږله د نکاح پیغام چې ځه بېرته راسه نکاح وکړه نو هغه راضي شوله وی زه څه بیا بیوی راضي تو کیا کرې قاضي نو بس که دا خاوند بیرته راضي شوي دي د دې زنانه رور هغه ویل نه ویل ته به اوس نکاح نه کوې نو الله آیات راولېږو چې نیټو ته ورسېدلی فلا تعذلوهن می سارویه ان ینکحن د نکاح کولو نه ازواجهن د خاوندانو سره چې طلاق یې رجعي ورکړي او بیرته ورته ښځه ویه نو بس صحیح یا طلاق باین ورکړي دی خو عدت پوره شوې بل خاوند سره یې نکاح کړې وه هغه بل خاوند هم طلاقه کړه بیرته د اول خاوند سره راضي ده نو بس راضي دی که نو اولیاو ته وایي ګوره زنانه به نه ایساره ویه لکه اوس دا په زمانه د جاهلیت کې هم دا مسلې وي اولیاو به ایساره وله ښه وی یو ځل دې طلاقه کړې ده ستا د سر کبر ویل وکړم ته خو راشه بیا په دې طرف باندې نو په کوڅه به هم نه پرېښودو نه لا ولې ایسارې دا خو ناچاقیانې وي یا باس مباحثه راځي پکې ښځه او خاوند نه دي چې جنګ نه کوي جنګ به پکې کېږي خو ګوره دا جنګ به زړه ته نه نیسي غرګې به نه ولي بس هغه مسله ګوره چې کله ښځه قار شي نو سړی لږ حوصله وکړي چې کله سړی غوسه شي نو ښځه لږ دا طریقه یاده کړه اولسې نه چې هغه هم غرګې ولي او ته هم غرګې ولې او بیا ته مسلې یاد څه دا مسلې ته جوړې شوې وي نه چې کله هغې غرګې وشتله نو ته به ګوره غرګې نه ولي بس سر به ښکته کړې چې سر دې ونه لګي خیر دې ملا دې لګي او چې کله تا غرګې وشتله نو بیا به هغه ګوره غرګې مرګې نه ولي نو بیا به ګزاره کېږي او په دې کې د نورو اولیاو د رشته دارو کار نشته د خاوند مسله ده زمونږ خلک بیا رور یا په خور باندې غیرت وکړي او یا پلان را پاڅي په لور باندې د هغې سته ژوند تباه کړي زندګي وله خرابه کړي نه لای ګوره دا مه کویه مه ایساروئ دې ولره د نکاح کولو نه اذا ترادو کله چې راضي وي بینهما په خپل مابین کې بالمعروف د شریعت مطابقه خو ګوره د شریعت مطابق به بېرته راځي داسې نه چې نکاح نه کوي هوس یارانه کوي او نکاح بیرته کوي نه چې زه زوړ خاوند مې دی یا خیر دی چکر له به ورسره لاړه شم باغي ناران ته نه لکه نکاح به ورسره بیرته کوي که زوړ خاوند دې مې صحیح ده د شریعت مطابق چې کومه الله حکم ذکر کړی ذلک یوعظ به دا حکم دی نصیحت به کولی شي تاسو ته یوعظ به په دې باندې نصیحت کولی شي من هغه چاته کان منکم چې وي ستاسو نه یؤمن بالله ایمان لري په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت ذلکم ازکی لکم تاسو ته واما ازکی لکم
دا به ډېره اسکالکم د بدنامۍ نه ساتي تاسو لره، بچ کوونکی دی دا حکم تاسو لره د بدنامۍ نه. واطهرو او ډېر پاکیزه دی د بدکارۍ نه. نو یو به دی د بدنامۍ نه بچیه او بل به دی اطهرو د ګناه نه به دی بچیه د بدکارۍ نه. والله یعلم الله پوهیږي په نازلولو د احکاماتو باندې چې هغې کې څه حکمت دی. وانتم لا تعلمون او تاسو پې نه پوهیږئ. نو په دې احکاماتو کې د الله حکمتونه دي. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. دا دولسم حکم دی د جوړ جاړښت دپاره. ای ګوره چې کله نوبت رالی د طلاق، نو اوسه یا نکاح صحیح شوله او اولادم پیدا شلو، نو دی اولاد لبه اوسه دا میندې ګوره تی ورکیه. نو په دې کې موده ذکر کیه د څه؟ دا تی موده ذکر کیه چې د رضاعت موده څومره ده. په دې کې دوه قوله دي. ګوره د دې آیت نه دا معلومیږي چې میندې به بچو له 2 کاله پوره تی ورکوي. دلته وایي حولین کاملین. دا مسلک دی د امام ابو یوسف او د امام محمد رحمه الله او د جمهور علماو. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې نه، بچی له تی ورکوله دا د 2.5 کاله پورې دی. نیټه څو ده؟ 2.5 کاله ده. سورت احقاف وګوره 5 نمبر آیات. سورت احقاف 15 نمبر آیات وګوره 26مه پاره. سورت احقاف 26مه پاره 15 نمبر آیات. هلته وایي ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. حمل د دې ګرځوله د دې پتن باندې او د تینا پرې کوله دا 30 میاشتې دي. نو 30 میاشتې سوی 2.5 کاله. دا امام صاحب یا 2.5 کاله او دلته ویا چې حولین کاملین. نو ګوره کم امام چې کمې مسلې طرف ته تلی او کومه مسله هغه کوي، نو ګوره په هغه سره په هغه مسلې باندې د قرآن او د حدیث نه دلیل ورسره. هسې نه یا چې یاره بس د ځانه مې دا مسله وکړه. اوس مسله دا ده چې حولین کاملین کې خو څه خبره نشته. دا خو 2 کاله الله ذکر کړي، خو هلته 30 شهره څه به څه کوو؟ نو صاحبین هلته جواب کوي چې 30 شهره کې د حمل مودم ذکر ده. نو د حمل کمه موده څو ده؟ 6 میاشتې. او دارنګه د تی مودم ذکر ده. نو 6 میاشتې د حمل دی او 2 کاله ترا کټ کاغه به پاتې شو رضاعت. نو فتوا د صاحبینو په قول ده چې موده د رضاعت 2 کاله ده او احتیاط د امام ابو حنیفه په قول کې دی. اوس په څنګه مسله جوړي؟ مسله به دا جوړه کی دا و یو الک عمر دی د 2 کالو نه بره، یا په میش بره شوي یا په 2 بره شوي یا په 3، او یو ماشوم دی د هغې د 2 کالو نه عمر بره دی. اوس مسله دا ده چې دې ماشوم له یو زنانه تی ورکو او عمر یې د 2 کالو نه بره شوی. صاحبین ویا چې دا زنانه مور نه جوړیږي، رضاعت په دې باندې نه ثابتېږي، او د دې زنانه چې کما اولاد دی نو د هغې سره د دې ماشوم نکاح نه حرامیږي. صحیح ده؟ ځکه چې موده خو الله وایي 2 کاله کنه او دا د 2 کاله نه بره تېرودلې. لیکن احتیاط دا دی چې هلته راغلي 30 شهره. نو فتوا بیرته راګرځیه چې احتیاط په دې کې دی چې مور یې شوله، ځکه چې هلته 30 شهرام دی. نور به عام لیول باندې تی ماشومانو له 2 کاله پورې ورکوئ، د دې نه پورته به نه ورکوئ. لیکن کو چېرته پورته د زنانه تی ورودلو
نو امام صاحب ویا چې احتیاط پدې کې دی چې خیر دی دای مور دا غواره نکاح وسره بیا آینده کې حرامه ده نو احتیاط د امام ابو حنیفه په قول کې دی او فتوا ده صاحبینو په قول ده نلای والوالدات میاندې با یرضعن تی ورکیا اولادهن بچو خپل حولین کاملین 2 کاله پورا لیمان د هغه چا دپاره اراده چې اراده لري ایتم الرضاعة چې پوره کړي موده د رضاعت هلکه دا څه فرض نه ده ګوره کو چا د 2 کالو نه مخکې ماشوم د تینه پرېکو نو هم څه مثلا څوک یې په 18مه میاشت پرېکه یا څوک یې په 20مه څوک یې په 22مه څوک یې په 30مه خو هایلې ولې دا دی چې بس 2 کالو پورې ورکه بیا وله مضر دی د دقه پورې دا ماشوم الله رب العزت چې پیدا کړي نو د دې 2 کالو پورې وله د موره شوده افضل دي او د بدن له تقویت ورکه یو ترقي د دا وخته پورې د دا میده او دارنګه چې کم میده کې تریشل لګېدلی او کومه مشینګري ده دا د خوراک سکاک لا طاقت لري نه دا لا کمزورې ده نو چې کله 2 کاله پورې د 22 میاشتو پورې وله تیمور ورکړي نو دا مشینګري او دا تریشلې روان شي نو دا کلک شي نو بیا ورته ورو ورو لږه لږه ماته وله ورکوه بیا وله داسې کیله میله بیا وله ماڼه بیا داسې د پیشوګانو سرونه نه باسي څه ورځې پاس نو دا ورو ورو څه شي یا کنټرول کې شي کنه نلای والوالدات یرضعن میندې به تی ورکوي بچو لره 2 کاله پوره لمن اراده یتم الرضاعة خدا حکم چا لره دی چې موده پوره کوي د رضاعت وعلى المولود له الله ویا په پلاره د دې ماشوم باندې مولود چې چاله دا بچې پیدا کړی شوی دی صحیح ده چې چاله دا بچې پیدا کړی شوی دی نو دې ته موږ څه پلار نو په پلاره د دې ماشوم باندې رزقهن روزیه د دې زنانه دا و کسوتهن او جامې د دې ښځو دي بالمعروف د شریعت مطابقه الکه دا سړی به چې دا چاله اولاد پیدا کړی دی نو نسب په چا پسې ځي په پلار پسې نو ستا بچی دی خلک داسې نه وایه چې دا د پلانۍ زوی دی د ټیپر ګولې نه خلک وایه وایي دا د پلاني زوی دی نو زوی یاد ځکه د زناورو نسب په چا پسې ځي په مور پسې وایي دا خسی نه ده دا خسی د پلانۍ نه وه دلته زمن کوئ هغه غوا نو وایي دا د هغې دی او د انسانانو دا په چا پسې ځي خو صرف مسله دا ده چې یهود او نصارا هغوی په شناختي کارت کې د مور نوم لیکي ولې چې د هغوی خواره نوم نسب معلومه نه دی بابا نه دی معلومه بازار ته راوځي هر ځای کنارې مارکیټ کې وایي بابا نو ټولو ته نو یې زناور دي که نو اوس ته مه شناختي کارت جوړی سانه د مور تپوس کې دا د هغو نظام دی ښه نو چې کله پاسپورټ جوړی نیا مور ته پکې څه ضرورت نسب په پلار پسې بس پلار ولیکه هغه پسې ټول ورته سیسټم ورجاري نلای په ده باندې به ګوره روزي وي دا به خوراک څښاک راوړي چې د ماشوم له ته یې ورکوي دا ښځې او جامې به مو له راوړي خو ګوره اسراف به نه کوي یا زیاتې به نه کوي نو وایي بالمعروف د شریعت مطابقه شرع چې کوم وایي امام قرطبي وایي د افراط او د تفریط نه به خالي وایي څرنګه داسې به نه کوي چې چېرته د په میله کې وله کمبل اغوستې ده او جامې ترې وله کې یا د وله وساري پرده اغوستې ده چېرته په میله کې او راوړې چې ښځې ښایسته جامې مې دله راوړې او هغه د په 80 روپۍ باندې پرده اغوست نو 2 پردې دې راوړي یو نه کمیس یو نه پردو نه چې وس الله درکړی دی د 2000 جوړه وله راوړه عام عرب کې خلک د 1500 دا راوړي هغه وله راوړه دارنګې خوراک او څښاک هم د وس مطابق وي لا تکلف نفسنا تکلیف بنه ورکولی شي نفس یو بنده لره الا وسعها مگر د وس موافقه لا تکلف المرأة بالصبر على تقدير في الأجرة ولا يكلف الزوج ما هو إسراف بل يراعي القصد امام قرطبي وياك
وای زنانه بله به تکلیف نه ورکوئ چې ځه ګزاره کوه دا سابه خوره ځه ګزاره کوه او دارنګې یا په دې جامو باندې ګزاره کوه نه نه په زور به نه مکلفه کې چې ستا وس کېږي او سړی به ما په زور باندې نه مکلف کوه یا چې ښځه ځای ته یې کوي چې ماله به هغه جوړه راوړي چې اوس ورته وایي لندن ته اشاره ها جامه به لاله راوړي اوس پکې د ملکونو نومونه یې راواس یو جوړه راوتې وایي لندن ته اشاره ده بله یې اوس رایستلې وایي اټلي ته اشاره بله یې رایستلې ده وایي ترکیه ته اشاره او بله یې رایستلې ده وایي د اسلام آباد په لاره یا مو نومونه دي استادي موږ خو تپوسونه کوو ته خو د ادي په خوا کې ودې هر شي تپوس کوه دنیا کم ځي ته ورسېدله صحیح ده نو د اسلام آباد په لاره چې کومه جامه وي نو د هغه پېژنې هغه جامې دي چې په پیسه کې اوس یو چڼی زیږي لیدلې دي ودې پېژانې که نو دا چې دی نو دا اسلام آباد په لاره دا نوې جوړه راوتې غټې پیسې دي مکمل او په دې باندې قره خوره کوي لوی لوی او بړې پسې راوالي بره اوس پیسې یې نه ښکته کوي اوس پیسې بره کوي زنانه ولې د هغې بنیادي وجه دا ده چې اصل کې مسله دا ده چې هغې اوسه د قرې دپاره سپینه جورې به لګولي یا یې خړه جورې به لګولي د دې څرمن په شانتي اوس پکې جورې به د دې غوښې په شان رنګ یې دی نه هغه ولګیه نو هلته خو یې پخه توره که نه نو توره پخه کې سپینه پیسې ورته اټې کړي او دا یې ورته رابړې کړي نو په دې باندې نارینه دوکه کوي لکه شیطان خو په تندي باندې ناست دی حدیث کې راځي اذا خرجت چې ښځه راووتله نو د الله نبي وایي استشرفها الشیطان نو مشکات کې روایت دی شیطان یې ښایسته کیه نو بیا خلکو ته وایي انظر الیها دې ته ګورئ دې ته ګورئ نو بس بیا ورته خلک خامخا په نظر شي نو لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة تکلیف به نه ورکولی شي مور لره بولدها په بچي باندې داسې به نه کې چې دا مور یې وله ته یې ورکویه او ته وایې چې نه راکه په تا باندې ته یې نه ورکوم او بله وله نیسمه نه دا مه کوه چې مور یې ته یې ورکوي مناسب اجرت هغې له ورکړه کو طلاقه کړي دي ولا مولود له او نه به تکلیف ورکولی شي پلار لره بولده په بچي باندې چې دا بچی د بلې مور ته نالیه او دې زنانه قصد کړی دی چې زه دې بچي له دې ته نه ورکومه نه دا به نه کي وعلى الوارث علی په وارث باندې مثل ذلک هم دقه رنګې دي کو چېرته د دې هلک پلار مړ شو او دا ښځه کونډه پاتې شوله یا یې دې ښځې له طلاق ورکړي او خاوند یې مړ شو نو چې د دې خاوند یې کم ورثه دي نو حقه به اوس په دې ښځه خرچه کوي جامې به م وله کې خوراک څښاک به م وله راوړي فإن اراد فصال لاویه کو اراده لرله د ښځې او د خاوند د عادتینه د پرېکونه ان ترادینه په خوشحالیه منهما چې د دواړو طرف نه وه وتشاورین او دارنګې په مشوره باندې فلا جناح علیهما لا ګناه پې نشته ګناه پې بیا نشته شرګۍ غاړې ته دواړه ناست ماشومه په لوبه باندې دی نو خاوند ویله چې دې چڼې ته دې خیل دی وره په خپو باندې اوس په دې په خپله ګرځي را ګرځي نو مور یې ویله چې د تینې نه پرې کوم سړیه چې ولې نو بس پرې کوي په شریک مشوره وکړه وإن اردتم او که تاسو اراده لرئ ان تسترضعوا چې دا یڼې ونیسئ اولادکم د بچو دپاره رضاعي میندې ونیسئ د بچو دپاره فلا جناح علیکم ملای ګناه نشته په تاسو باندې اذا سلمتم چې کله تاسو سپارئ ما هغه څه لره اتیتم چې تاسو ورکوئ دیو لره یا تاسو مقرر کړئ دیو لره بالمعروف د شریعت مطابق یعنې کمه تنخوا چې دیو له مقرر کړي چې زما دې بچي له به ته یې ورکې او زه به د لا 5,000 روپۍ میاشت درکومه نو بس هغه ورکو واتقوا الله د الله نه ویرېږئ واعلموا پوه شئ ان الله یقین الله تعالی بما په څه باندې تعملون چې تاسې کوئ بصیر لیدونکی دی 14 حکم و ذکر کوي
والذین اولایا کسان یتوفون چې مړه شي منکم ستاسو نه ویذرون افریدي ازواجا بیبیانې یتربصن دی به انتظار کوي بانفسهن په ځانونو خپلو باندې 4 اشهر و عشره 4 میاشتې او 10 ورځې. دا د متوفا هغه زنانه چې د هغې نه خاوند وفات شوی دی د هغې عدت دی دا به انتظار کوي نکاح به نه کوي د بل چا سره. خو دې مسله کې یاد ساته ګوره کله چې د زنانه خاوند مړ شو نو کو دا بوډۍ ده او کو ځوانه ده نو حکم د شرعن یو شانتې دی. ګوره 4 میاشتې او 10 ورځې به دا څوک مناوئ ډول او سینګار به نه کوي ډول او سینګار کو ځوانه ده نو نکریزې به نه ږدي یا خالونه به نه وئ میکاپ به نه کوي سترګې به نه تورې دارنګې یا جامې به نه وي نه اغوندي چې ځان یې بلکل واده ته جوړ کړی دا به نه کوي. د 4 میاشتو او د 10 ورځو پورې به ګوره اخوا دېخوا نه کوئ. صحیح ده. دا د ځوانې دپاره او بوډۍ مسئلې پاتې شوله د څه مسئلې پاتې شوله چې آیا د کور نه د وتو نو کو چرته څوک ویه نو بلا ضرورت به د کوره نه وځي کو څوک یې نه یا نو د ضرورت په بنا باندې دا د کوره شي وتې. مثلا د دې د سبزۍ د راوړلو څوک نشته دا بار ته شي وتلی دوکان نه سبزي راوړي د پټیا دارنګې څوک یې نشته د اوبو د راوړلو څوک یې نشته د ډاکټره بوتل مسله ده اسپتال له د تګ مسله ده دارنګې بعضې پکې د بېنظیرې روپۍ رالیه دغه مسله ده نو په طور د ضرورت باندې د کوره شی وتلی خو لیکنه علما وایه چې شپه به بار نه کړي ورځ شی تېرولی بار د خپل ضرورت خو ګوره شپه به د کوره بار نه کړي حق کور ته به بیرته واپس راځي شپېله په کم کور کې چې ستا اوسېدل او رهایش دی او خاوند دې مړ دی حق کور ته به راځي. نور دا نه ده بعضې خلک داسې یا موږ له راشي یره ویا خاوند د ښځې مړ دی وایي یره ښځه د چا څه ستړي مشي هم نه کوي چیله شوې ده وایي کمره کې وایي چې زما عدت دی نه دغه ته عدت نه وایي چې د په کوټه کې ناست چا څه ستړي مشي نه کوي یا وایي د چا سره خبرې نه کوي یا دارنګې وایي بار ته غرمو ته هم نه راوځي دارنګې خپل خپلوان راځي یا تعزیت له وایي هغې سم نه میلاویږي دا وی د ځانه دین جوړ کړی دی د نکاح او د ابۍ دین دی دی وی د قرآن او د حدیثو مسله داره چې کور کې صرف کېنه ډول او سینګار اصل کې دا عدت د دې دپاره دی چې بل خاوند نه کوي ځکه د خاوند غم ډېر لوی دی نو خیر دی د 4 میاشتو او د 10 ورځو پورې پې د غم اظهار وکړه دې دپاره دی دې له نه دی چې ته په کور کې وروره چیله اعتکاف دې نیولی دی او ډډه دې والې ده او باندې بیا په دې دا بوډۍ په دې کې وراني دا پکې دا بدعات او خرافات کوي دا بدعات دي پکې ګوره خرافات دي دا رضانه تاسیس جوړ کړی عدت چې کومه لاویلې بس دا کور دی نور کور له وتاله تعزیت له خلک هم درځي ته د ضرورت په بنا باندې بار ته هم شی وتې ته ډاکټر له هم شی تللی ته نور ضروریاتو پسې شی خو شپه بار مه کوه او شپې له کور ته راځه بیا حکم د الله ماتې بې ګناهګارېږي لا یا هغه زنانه چې وفات شي د دېونه او پریدي الله ویا بیبیانې چې وفات شي ستاسو نه پریدي بیبیانې یتربصنا انتظار به کوي بیان پوسینده په خپلو ځانونو باندې 4 اشهر 4 میاشتې و 10 او 10 ورځې. بعضې خلک دای دا ازول دین یې راټینګ که نه نو بیا وایي یاره وایي نوې مسله یې پکې وکړله نوې مسله پکې هېچا هم نه ده کړې تاسو قرآن مخکې نه دی اورېدلی تاسو قرآن مخکې اورېدلی ستا نیا قرآن اورېدل چا نه ویل شیخ عبدالجبار صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه څه شو بوډا شو په باجوړ کې ته قرآن اورېدلی نه ستا نیا ته اورېدلی نه دی پلار دې ولتلی دی درس یې وسه کړی نه نو چا دا خلک وایي نوې مسلې دا تا کم چې تا قرآن نه و اورېدلی حدیث رسول الله دې نه و اورېدلي اوس ته دا مسائل ناشنا ښکاري اوس دې واورېدل او په کلي کې چې کوم مولانو نو هغه شومخواره و هغې بس تر چرګ ګوړي سکارو چې چرګوړی توره چرګه راوړه او سپینه چرګه راوړه صحیح ده او د جومات په غاړه باندې راځه او د الوا پلیټ ډک راوړه
دا کار د شب بارات مسله م وکړله چې هلکه شب بارات 15 د دې روژه په دې کې دا تعیین کول د دې شپې دا خرافات دي دا منګړت کار دی په حدیثو کې نشته دین هغه دی چې الله کړی الله وینا کړي محمد رسول الله وینا کړي هغه کړی صحابه کرام وینا کړي هغه کړی تابعین وینا کړي هغه کړی تبع تابعین کړي محدثین ویلیا مفسرین ویلیا دارنګه فقهای کرام ویلی ائمه مجتهدین ویلیا چا ویلی نو باندې پکې دا بدعتیانیه هغه پکې وایي یاره نو مړه وایي دا د ځانه د هغه ته سره کتاب نه پیژني یو سړي له د سورت فاتحې معنی نه ورځي ته د هغې ملا خبرې ته غوږ دی یو سړي له د حدیث د بخاري نوم نه ورځي ټوله ورځ یا بازار کې صابونونه خرڅوي یا پړي خرڅوي یا چېرته حلوا خرڅوي یا چېرته اخني خرڅوي وغیره وغیره نو دغه حلال تجارت دی موږ پیرات نه کوو ښه خبره ده د لاس مزدوري کوي خو د فتوو سره د کار نشته فتوی مسائل چیړل دا د هغو علماو کار دی چې مدرس دی دې ته ځان وقف کړی دی هغه مطالعه کوي قرآن او حدیث ګوري خلکو ته د هغې نه نفع ده صحیح ده د هر سړي د مسایلو چیړلو څه کار نشته او بیا خاص کر د فیسبوک مولان په باندې نه حواله نه څه ما سره یو مولا رابطه وکړه ما ته وایي دې مسله کې دې تیزي کړې بیګا وایي دې مسله کې دې تیزي نه ده کړې مال څه مسله کې وایي شی 15 وایي دې داسې فضیلت د روژې مال راکړه حدیث کوم ځای کې راغلي ویل داسې مولان وایي ما هغه مولا راته وښیوه کوم مولا وایي نو ویل چې نه زما خو داسې مطالعه نه شنه مال چې نه دی شنو کار دی څه دی نو ګوره یو طرف ته وایي مولان وایي بل طرف ته وایي حدیث کې دی او بل ته څه رسه شته نه نو ما خو حواله در کړې ده چې امام قرطبي وایي امام ابن کثیر وایي علامه ابن قیم وایي د دیوبند علماء کرام وایي احسن الفتاوه کې وایي مفتیان حضرات وایي چې د شب قدره د 15 د شپې د دې تعظیم کول په دې روجو نیوله دا بیدیني ده دا بدعت دی دا ګناه ده د محمد رسول الله خلاف دی د صحابو خلاف دی د تابعینو مجتهدینو د علماء کرام او تا د نیا دین راټینګ کړی دی چې په کم طرف ځي پیزا موږ له خو دې څه موږ خو زموږ باندې ما علینا الا البلاغ په موږ باندې صرف رسول د مسلې دي په موږ باندې صرف مسله بیانول دي کو ته منې او کو نه منې او لارې دوه دي فهدیناهن نجدین الای دوه لارې مې ته ښوسلي اما شاکرا و اما کفورا الای کو د سنت په لار ځي او کو د بدعت په لار ځي کو د قرآن په لار ځي کو د بيدینۍ په لار ځي صحیح ده کو د کفر لځي کو اسلام لځي په اخبارست علماء صرف نه صرف مسله دا ده چې باندې حق بیان دي نو دای وایي ځینې بوډۍ پکې دا وایي یاره ناشنا مسلې وک ناشنا وی نه ده تا قرآن د سره اورېدلی نه دی ستا خوا زړه سورت فاتحه ده د نیا نه د یاده کړې ده د ور نیا نه د ور نیا نه د یاده کړې ده وایي الحمدلله رب العالمین ایوې بوډۍ نه تپوس کړی و که نه وی چې د په دې پښتنو کې دا پیغمبر راغلی دی که نه ویل چې ولې نه ویل چې عیسی خان او موسی خان څوک ویل چې دا وکړه نه ته د پیغمبر نوم د وسه پورې نه دی یاده وایي په پښتنو کې پیغمبران راغلي دی یو عیسی خان نوم دی د بل موسی خان دغې حال د بوډاګانو د دغه حال دی وایي چې موسی علیه السلام میقات له درب لاړی او میقات یې کله کولو نو وی الله ورته ویل چې موسی خانه ستړی مه شه دا ستا د بوډاګانو حال دی دغه د دین او یو ناشنا مسله ده نو بهر کې په مسله دا ده چې قرآن او حدیثو ته غوږ دی په باندې ځان پوه که د الله ګوره انتظار به کوه اربعة اشهر و عشرة څلور میاشتې او 10 ورځې فاذا بلغنا لای کله چې ورسیږي دا زنانه اجلهن نیټې خپلې ته ټیمې پوره شو عدت یې پوره شو فلا جناح علیکم علی نشته دی ګناه په تاسو باندې فیما په څه کې فعلنا چې دا زنانې کوي بانفسهن په خپلو ځانونو باندې بالمعروف د شریعت مطابق څه په ځان کوي دی کو ځان له اوس نکاح کوي کو د کوره بهر وتلی د شریعت مطابق نو ګناه دې پرې نشته ګوره
صحیح ده دغه کونډې دی 4 میاشتې او 10 ورځې عدت یې تېر کړو اوس پرې چا څه حرج نشته والله بما تعملون خبیر الله تعالی په څه باندې چې تاسې کوئ خبردار دی 14 حکم ذکر کوي د کونډې خطبه چې کله زنانه کونډه شوله خاوند یې مړ شولو دا یې سره په څه ډول باندې نکاح کوئ نکاح د پیغام به ورته په کم ټیم کې لیږئ ولا جناح علیکم الله نشته دی ګناه په تاسو باندې فیما په هغه خبرو کې فیما معنی څه په هغه خبره کې عرضتم به چې تاسو چاله اشاره ورکوئ په هغه باندې عرضتم چې چاله اشاره ورکوئ په هغې باندې یا چاته پیش کوئ هغې لره من خدمت النساء د هغه پیغام د نکاح د زنانهونه پیغام د نکاح د زنانه یعنی نکاح پیغام لیږي دی کونډې ښځې ته نو الله ویا څه ورته وکوي دا اشارې ورته کوئ ورشه وله تسلي وله ورکه ته وایې چې یاره د پلانۍ خاوند خو مړ دی خو راسه چانس دی سونام ورسره ده د کمرې ټول سامان هم شته او ښځه مصالحه ده برابره ده او ماله ښه ده وی نو بس لاړ شه هلکه که نو چې لاړ شې نو ورشه وی بس دا خو ډېر ښه سړی و او زما سره داسې کېناستو پاڅېدم نو چې داسې را پاڅېدی وی زما هم نکاح ته اراده شته نیت مې شته دی نو که هغه وسایو یې عقل له اشاره او خامقله لا وړه نو که عقل پکې و بس پوه شوه که نه اشاره دې ورکړه الله یې وه عرضتم به چې اشاره ورته وکړه خو داسې نه چې پټه واده دی اوس کړې ګوره چې بل چاته دا نکاح قبوله نه کېده چا صحیح ده زه څه نکاح کومه ګوره نه نه داسې ښکاره ټکي به نه وي دا منع دي اشارې کنایات شویلې من خدمت النساء دا پیغام د زنانه و د نکاح نه او اکننتم الله یا تاسو پټوئ فی انفسکم په زړونو کې علم الله والله پوهې دی انکم ستذکرونهن چې تاسو به یادې کوئ زر د هغو لره ولکن لا تواعدوهن لیکن وعدې ورسره مه کوئ د دې کونډو سره سره په پټه باندې الا ان تقولو مگر چې تاسو ووایه قولا معروفه وینا جائزه وینا به جایزه کې معروفه الجایز فی الشرع کالفاظ التعریض وی داسې الفاظ چې هغه په اشاره داسې الفاظ چې هغه کنایه نه ورته شی ویلې ان تقولو چې ووایې قولا معروفه وینا جایزه ولا تعزم عقدة النکاح الله قسم کویا د غوټې د نکاح حتی تر دې پورې یبلغ الکتاب اجلا چې ورسیږي نیټه ورسیږي عدت اجلو نیټې خپلې ته یا ورسیږي نیټه اجلو خپل ټیم ته یعنی عدت ختم شي وعلموا فویش الله وی ان الله یقینا الله تعالی یعلم فویږي ما په هغه څه باندې فی انفسکم چې ستاسو په زړونو کې دي فاحذروه د دې الله نه ویریږئ وعلموا فویشئ ان الله یقینا الله تعالی غفور بخونکی دی حلیم صابر دی 15 حکم ذکر کوي لا جناح علیکم من طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه د هغې زنانات څه حکم دی چې هغې له طلاق ورکړی شي او د هغې سره واده نه شوی نکاح خو دې اوسه کړې ده خو واده دې لا نه دی کړی کور ته دې نه ده راوستي یا دې وساریا نکاح ورسره کړې ده لیکن مهر دې نه دی مقرر کړی او په دې میانځ کې دې طلاقه کړه نو اوس به هغې له څه ورکو نه لا اله جناح نشته دی ګناه لای په تاسو باندې ان طلقتم النساء کو تاسو طلاق ورکوئ ښځو لره ما لم تمسوهن چې تاسو نه یې مسه کړي هغوی لره او تفرضوا لهن فریضه یا نه یې مقرر کړی تاسو هغې لره فریضه مهر یعنې مهر هم نه دی مقرر شوی او نه ورسره نږدېکت شوی واده هم ورسره نه دی شوی ومتعون لاویا پیدا ولا ورکیا دغه زنانو لره علی الموسی فمالدار باندې قدرو د اندازې موافق دی
وعلى المقتر او په غریب باندې قدر او د اندازې موافق متاعن الایدا پیدا ده بالمعروف د شرع موافقه حقا دا واجب ده علی المحسنین په احسان کوونکو باندې دته متعاوی چې ښځې سره لکه زمونږ باجوړې نیسي وی نیولې ده دا پلانو نیولې ده محرم ولنه دی مقرر او دغه رنګ یې واده شوی هم نه ده نو بیت یې پرېږدي نو چې پرېښوده دی نو په دې باندې عدت مدت هم نشته بس پرېږدې خوستله نو یوه جوړه جامې وله ویس یو لوپټه ویسه او یوه جوړه جامه ویس دا د هغې دا واجب ده دې ته متعه وایي دې زنانهو لره وان طلقتموهن لایکو تاسو طلاق ورکویا دې زنانهو لره من قبل ان تمسوهن مخکې د مسه کولو نه وقد فرضتم علی تاسو فرض کړی وي او مقرر کړی وي لهن دې لره فریده مهر دا بل صورت دی اوس زنانه سره نکاح شوې ده لکه موږ عام عرب کې چې کوو او مهر هم تړلی شوی دی 100,000 روپۍ مهر یې تړلی یا 2 تولې سونا تړلې ده لا واده شوی نه ده په دې منځ کې اوس طلاقه شوله اوس به څه کې دې له به نیم مهر ورکوئ دا کم نیم مهر چې دی نو دا به وله ورکي چې تا مقرر کړی او نکاح دې پې څه وه تړلې وه او دا دې بېرته پرېښودله خو را واده شوې نه ده نو 100,000 روپۍ دې 10 به وله ورکي او که 2 تولې سونا ده نو توله سونا به ورکي نیم مهر نلای وقت فرضتم او تاسو مقرر کړی وي لهن دې ولره فریده مهر فنصف لای نیم ما هغه فرضتم چې تاسو مقرر کړی وي الا یعفونا مگر کو عفو وکړه دې زنانو او یعفو الذي بيده الا یا معافي وکړله هغه سړیه چې په لاس د هغې کې عقدة النکاح غوټه د نکاح ده ای زنانه وویله اخو را واده شوې نه ده که نه نو هغې وی چې مړه ځه زما په توله سونا باندې هېڅ هم نه کېږي او دارنګې چې 100,000 روپۍ وي نو 10 پکې راکړې زما پې زه طالب جانه ده ته ما مې راکوئ وم او طلاقه دې کړه نو بس صحیح ده او یا هغه سړي مافې وکړه چې په لاس کې غوټه د نکاح ده څوک دی خاون وینا چې زه ته یوه هم نالمه به چې څومره مهر موله مقرر کړی ټول وله ورکئ 2 تولې سونا د دام وله ورکئ 100,000 روپۍ دې دام وله ورکئ او طلاق یې نو جایز وان تعفو علیکم تاسو مافې وکړله ای خاوندانو اقرب للتقوا نو دا به ډېره نږدې وي پرهېزګارۍ ته یعنې ستاسو سره دا کار مناسب دی ولې ځکه ته خو مزدوري هم شي کولی او هغه دې بې سهاره کړله هغې له دې طلاق ورکړه په کور کې بېرته کېناستله نه لایکو تاسو مافي وکړله او تاسو ته دا مهر ټول پرېښوستو نو بهتره ده ولا تنسوا الفضل الله وی مه هېروئ ښېګړې لره بینکم په خپل منځ کې ای چې کله طلاقه شوې او ښځه دې طلاقه کړله نه لایګونه په یو بل پسې خبرې مه کوئ دارنګې بیخي بې اتفاقي مه کوئ چې د یو بل سوري په ګټو باندې بیولئ د یو بل سره تربګني کوئ او دارنګې هغه خپلوي مکمل منقطع کړئ نه لای ستاسو خو وخت تېر شوی دی او که واده دې نه دی شوی نو نن سبا خو به دې په ټلیفون او موبایل خبرې کړي نو هغه ولې یېرې نو یو به ګوره د دې نه هم ځان ساتي په موبایل باندې غیر شادي شده یعنی هغه زنانه چې هغې خو خاوند کړی دی او خاوند یې بهر دی او دا سره په ټلیفون خبرې کوي مسافر دی یا بار دی خو واده نه دی شوی دې زنانه لره د دې سړي سره خاوند د دې سړي سره څه کول خبرې کول په نیټ باندې په څه باندې په واتساپ باندې په موبایلو باندې جائز دی خو ګوره دا مبزي الال معصیت دا ګوره ګناه ته دې راکاږي او د دې نه اختلافات جوړیږي دا ته زه کومه چې دا مسلې ماله رالې چې خاوند یې په یو ځای کې دی دلته دې نه ورسه خبرې کوي سړی پې بدګمانه شوی چې دا زما څه خبرې کوي دا به د نورو سم کوي
چې دا فیسبوک استعمالوي دا بدنو په دې کې اکثریت زنانه په کورونو باندې خاوندانو پرېښودي. دې ته وایي آنکو دې کا حال. دا مې په دې خپلو سترګو دا مسلې ولیدلې. نو د امت مسلمه دې زنانو ته ځکه وامه چې ګوره دا خبرې مه کوئ، بس ټوکیا باندې به د موبایل وي وړه وړه به کي او که نه وه روژه را روانه ده خرڅ یې که او یو غریب له پې روژه ماته یې واله، ثواب به دې موش. مینه او محبت له سیوا کېږي چې کله بس د یو بل نه غایب یې وایي. لیدل میدلک دا دې نه کېږي، خبرې اترې دې نه کېږي. نو زنانه به د سړي سره محبت سیوا کېږي او د سړي به د زنانه سره محبت سیوا کېږي. او دې خبرو نه بیا دا مفضي الی المعصیت. دا تنوام چې ګناه ده، ګناه نه ده خو مسلې جوړېږي. کور کې به هم د باندې خلک بدګمانه کېږي چې یاره دا خبرې کوي 24 ګنټې لګیا، کېدای شي د بل څه کوي، د بل سره لګي. او بله مسله دا واوره، دا په ځکه دا قرآن د اصلاح دپاره دی، په دې به اصلاح کوو. تا ته زه بار بار وایم چې قرآن کریم د ژوند د جوړولو کتاب دی چې موږ پې ژوند جوړ کړو. ما ته د لندن نه یو سړي ټلیفون وکړو، د لندن نه، اوس هم راسه د هغه ریکارډینګ شته، زموږ د دې علاقې سړی و. هغه ماته ویل چې ستا دا بیانونه خلک ډېر زیات اوري په موبایلو باندې او په وټساپو باندې، موږ له هم راځي. وی ته یو په دې خبره باندې باس لږ وکړه چې دا کومه سړي مسافر دي په یورپ کې دي، په بار ملکونو کې دي، او ښځې په پاکستان کې دي. ویل دی په ویډیو کال خبرې کوي، ویډیو کال چې تصویر پکې ښکاري، د سړي تصویر ښځې ته ښکاري، د ښځې تصویره سړي ته ښکاري. ویل دا تصویره نور خلک ګوري. ګوره دا چیز د مسلمان د هلاکت دپاره ایجاد کړی. صحیح ده؟ نو ګوره دا نور خلک ني، نو د دقه زنانه تصویره دا هغه سټور کوي د ځان سره، د ځان سره جمع کوي. نو سهار له به ستا د دقې ښځې تصویر فیسبوک ته خېژولی. مخکې خو دې خیال کړی و په باجوړ کې به کاټلسې وي، اتار به چې پسې نه و او خلکو به پې خبرې کولې د انقلابي دور کې. نو اقا کاټلس به اپم راغستو، خیال دی اپم ریډیو به ورته وړو چالو کو، نو خلکو به پسې خاندله او د خلکو به پې خبرې کولې، ساده خلکو که نه، او غوا څنګه لنګه شوې ده او کو نه ده، او سور بچی راوړی دی کو زیړه او ښځ دی او کو نر دی. دا خبرې به وي زمونږ که نه. دا خاوندان به په کراچو او په دې سعودي کې وو، نو په کاټلس به یې کورته به د اپم راغست. صحیح ده؟ دقه رنګې ګوره دا تصویر ویډیو کال دا د حکومتونو نه بار نه دی، دا د دې رزیلو خلکو نه بار نه دی. ګوره دا سټور کوي. نو ما ته هغه ویل چې ستا به غټه مهرباني چې ته په دې باندې یو 15 منټه بیان وکړه چې د دې نه زموږ مسلمانان ځان وساتي، هسې نه چې په شرمونو وشرمي. نو زه ورته جوړ شوی یم، موږ دا یوه مسله نه، نو دا پکې اوس ضمناً راغله، نو ځکه مې ته وویل. صحیح ده؟ نه لا یې ګوره دی ولا تنسوا الفضل، مه هېروئ علاوه ښېګړې لره، ارورولۍ لره او قوت اسلامي لره بینکم په خپل منځ کې. ان الله یقینا الله تعالی بما په هڅه باندې تعملون چې تاسې کوئ بصیر لیدونکی دی. 14 حکم ذکر کوي. الکه مسله خو د طلاق شروع وه، د خلع مسله شروع وه، د رضاعت مسله شروع وه، عدت د متوفا شروع. هسې نه چې الله وایي مونځ پکې پرېږدئ. ګوره چې په خپل منځ کې لاندې وتې ویه او جنګونه او جګړې اختلافات یې او د الله حق په منځ کې ونه ووئ، نو منځ کې وله راوړو. الا یحافظو علی الصلوات، ساتنه وکیه په منځونو باندې، والصلاة الوسطی او خاص کرا په هغه مونځ درمیانه باندې. د دې درمیانه مونځ په باره کې د مفسرینو بېشماره اقوال دي. بعضې وایي چې د دې نه مراد د ماسپښین مونځ دی. ماسپښین مونځ ځکه دی چې 2 مخکې دی او 2 وروسته. د ماسپښین نه د وروسته د مازدیګر او د ماښام دی، او 2 مخکې شوي ماخوستنه او سحر، نو دا منځومې دي.
زمنګا شیخ د کابل ګرام شیخ ولی الله رحمه الله به ویل هر مونځ درمیانه دی، هر مونځ چې راړې دوته مخکې کوه او دوته وروسته کوه، بس درمیانه جوړیږي. دا صلات وسطا دی. او غوره قول دا دی چې د حدیثونه ثابت دی چې د دینه مراده صلات العصر دی. صلات العصر مازیګر مونځ. کله چې رسول الله نه په خندق کې د مازیګر مونځ لاړې، په خندق کې ته مازیګر مونځ، نو پیغمبر علیه السلام او فرمایل په بخاری کې روایت دی چې الله دې د دې کورونه د اور نه ډک کړي، دی خو زمونږ نه هغه صلات وسطا پاتې کو. نو هلته ورته په حدیث کې څه ویلی دی؟ صلات وسطا. درمیانه مونځ دا د مازیګر. دا ولې دا د مازیګر د درمیانه او غوره مونځ دی؟ دا وایي ځکه دی چې اصل کې په دغه وخت کې منافقان به په لوبو ټوکو کې مشغوله و، په تجارتونو کې به مشغوله و، نو د مازیګر منزله به نه راتلي. نو د مازیګر د منځونو به ډېر اهتمام کوي. ګوره دا په لوبو کیلونو میلونو کې دا به نه وي. نو الله وایي حافظو علی الصلوات، ساتنه وکړه په پنځو منځونو، والصلات الوسطی، او خاص کره په مانځه درمیانه، وقوموا لله قانتین، او ودرېږئ الله ته قانتین په عاجزۍ باندې. مراد ته نه اطاعت دی. امام مجاهد وایي خاشعین، سعید ابن جبیر وایي طائعین. فإن خفتم ملائکو تاسو یېرېږئ فرجالن الله پیدلې وکیا، او رکبانن یا په سورلۍ باندې. کوستانه مونځ یې نو په سورلۍ کې وکړه، پیدا وکړه، په سورلۍ باندې ناست صحیح ده. او کو تاخیر کې نو ام شي کولی. او چې کله مسافر یا نو تاخیر په بخاری کې ثابت دی، نو جمع بین الصلاتین هم شي. دا دوه منځونه په یو ځای کول دا په حالت د سفر کې دي چې دا یو مونږ لږ وروسته کا دا ماښامې، او به چې څنګه د ماښام وکړلو نو بیا لږ ساعت کښېنه، یو دوه درې منټه ذکر اذکار وکړه، بیا پسې ماخوستن وکړه، ځکه د ماښام نه فورا وروسته د څه ټیم وي؟ د ماخوستن. په منځ کې مکروه ټیم نشته. نو دا جمع سوري ده چې یو مونځ په څه کې وشو؟ په آخري وخت کې وشو، او یو مونځ په اولني وخت کې وشو. نو دا جائز ده، صحیح شوله، خو په حالات د سفر کې ده. امام شافعي رحمه الله د جمع حقیقي قائل دی، او موږ د جمع سوري قائل یو. د دې د وجې نه د سهاره او د ماسپښین په مانځه کې جمع بین الصلاتین نشته. دا ولې؟ د دې په منځ کې وخت دی چې په هغه کې نه ماسپښین وخت دی او نه ده سهاره، نو ځکه پکې جمع بین الصلاتین نه. په هر هغه مانځه کې جمع بین الصلاتین ده چې هغه کې د یو مانځه خامخا ټیمي، د یو مانځه ټیم ختمیږي او د بل نه فورا نه شروع کیږي. لکه د ماښام دا تکې نو د ماخوستن دا پسې فورا شروع کیږي، او که مازدیګر کې نو څه پسې شروع کیږي؟ ماښام پسې شروع. نو د دې هم دا معلومیږي چې جمع بین الصلاتین سوري ده، صورتن ده، حقیقتا نه ده. ځکه په حدیث کې راځي خو حقیقت کې د دوه منځونه په یو ټیم وکړله، د الله رسول وایي د جهنم د دروازو نه غټې دروازې ته ورسېدي. بله دا چې د قرآن د آیات خلاف دی. الله وایي مونځ څه دی؟ کانت بالمؤمنین کتابا موقوتا. الله په خپل ټیم مې فرض کړی دی، نو چې په ټیم مې قرآن وایي فرض کړی دی، نو ته خو یې مؤخر کولی وروسته کولی نو خیر دی. په خپل وخت کې شیه خو هغه وخت به خپل وروستی، او د خپل وخت کې شیه خو هغه وخت به څه مقدمي. نو په دې ځان پوهه که دا مفصله مسله ده. داسې نه ده چې ګنې 2 ساعت کې وشو او ښځې د په کور کې جمع بین الصلاتین. دا خلاف سنت ده، دا خلاف سنت ده چې ته په کور کې ځانه ګپونو ته وزګارې او چغلو ته وزګارې او غیبتونو ته، او ته چې راځي باران دی. بعضې مې پکې داسې اورېدلي دي وایي د سهار سره یې وایي ټول کړي، د سهاره چې راپاڅېږي وایي د سهار دا هم وکړي، ماسپښین هم وکړي، مازدیګر هم وکړي، ماښام هم وکړي، ماخوستن وایي چې علم فارغ وي. قرض چې ساده کېږي دې ته خواهش پرستي وایي. الله څه فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، منځم برباد کو.
واتبعوا الشهوات، الله په خواهش پسې رواني. شرط د صحابو نه دا ثابت دي، د رسول الله نه دا ثابت دي چې ته ټول منځونه په یو ځل باندې کوه او یاره هره ورځ کوه او یاره باران دی او یا یخني ده او یا مې خوشان ورېږه سوري ته کړي نه دي او یا به څپې کې سوري ته کومه یا دا کار کوم یا دې ته خواهش پرستی وایي. زنانم په خواهش پرستی رواوښتي. صحیح ده. او دا د بعضې خلکو د لاس چې هی په خواهش پرستی روانه وړي. زنانو نه مفتۍ جوړې شوې، غږ کوي وایي ناوخته دی د مانځه، د کلي اذان نه دی شوی، سړی په کور کې ناست هغه لا جمع له نه دي تلي، دا پکې د وچ دغه شي. خو زما کله بیا پاره وخیږي که نه، زما د باجوړ ښځې ته چا ویلي چې ته علم یادوه او یا قرآن او حدیث ته کښېنه، ته خپل خوشان تپه. سره دغه څه کار دی. دا د هغه خلکو کار و چې هغوی پرې پوهېدل، هغوی د خواهش تابعداري نه کوله. اوس د کینو ګوړي ځنیه پکې بیا د ځانه مفتي اعظمه جوړه شي، حالان کې د فتوی په اصولو باندې هم نه پوهېږي. ستا څه کار دی چې زنانه ورته وایي؟ خو ستا خواهش یې ځان له کوه. بعضې زنانه پنګیندو باندې دا حکم جاري کوي، خواخانې وي، هغې پیزوان شلولی خواښې او د ځان یې د وچې مفتۍ جوړه کړي، مفتي اعظم یې د ځانه جوړه کړي او مونږ به داسې کې او داسې به ودرېږي او داسې به ودرېږي. نو ما ته بله ورځ یو کس ویله چې تا کله دا د ښځو او د سړو په منځه کې فرق ذکر کو؟ نو ویل زمونږ که یوه مفتۍ وه، ویل ما ورته ویل چې څنګه چل دی، فرق پکې شته کو نشته؟ لوپټه ګزار که مونځ اوس کوه که نه، بړې م راوووه. تا ویل چې فرق پکې نشته. نو بیا ویل خوله ښاري روښان ته کړې وه، بیا خو څه نه. خو د ځاریان په دې مه چې هغه علي رضی الله تعالی عنه وایي ځانم هلاکې او بل هم د ځان څه هلاکې. هغه حدیث دی د الله پیغمبر د قیامت د علاماتونه. د الله پیغمبر فرمایي اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وی خلق با مشران جوړ کیا نه اهل خلق به جاهله، فابتو بغیر علم، دی به فتوی بغیر د علم نه ورکوي، فذلوا واذلوا، په خپله به هم ګمراهي او نور به هم د ځان سره څه کوي؟ ګمراه کوي. نو نه ته فتوا معلوموي. دومره لوی زنانه تیرې شوي دي په امت مسلمه کې، هغې فتوا نه ده ورکړې. یو خو عایشه ابۍ وه چې هغې ته د قرآن او د حدیث ترجمانه وه، هغه د صحابه کرامو استاده وه او د عالم په مخلوق کې عظیمه زنانه ده، په مخلوق کې ده ګوره، په ټول عالم کې. نو دا ګوره ځان نه به خواهشات ده نه جوړوئ او ځانه به دین هم نه ایجادوئ. امت مسلمه چې په کم منهج باندې روان دی، په کومه طریقه باندې روان دی، نو نوې طریقې به پکې نه ایجادوي. هغه زړه طریقه باندې به څه کوي؟ عمل به پکې چې په ټوله دنیا کې رایجي. کله منسوخ آیاتونه وایي نه لا یحافظو، دلته امر کړی الله ساتنه وکیا په منځونو باندې، والصلاة الوسطی، خاص کر الله په منځه درمیانه، او ودرېږئ الله ته په عاجزۍ، او که تاسو یېرېږئ نو پیدا یا په سورلیه. پیدا منتم، نو کله چې په امن باندې شویه، فذکروا الله، یادوئ الله لرا، د دې نه ذکر نه مراد صلات دی. یادوئ الله لرا کما علمکم، څنګه چې ته ښودنه کړې ده. څنګه ښودنه ته کړې؟ په دې کې حدیثو ته اشاره ده. ای رسول الله فرمایي صلو، مونځ وکیا کما رایتمونی اصلي، زه چې څنګه مونځ کومه. نو چې پیغمبر څنګه کړی دی خو هغه شانتې وکړه که نه. د پیغمبر بیبیانو خو داسې نه دی کړی چې یاره د کارونو د کور ناوخته دی راځي دا مونځونه په یو ځل باندې وکړو، او یا عایشې به یې ویلي چې باران دی راځي دا کار ولې څه خلاص قرض دی چې درې کوه. نه نه الله وایي کما علمکم، څنګه چې ښودنه کړې ده تاسو ته، ما لم تکونو تعلمون، الله تاسو نه وایي پوه په هغې باندې نه وایي. ولسم حکم ذکر کوي والذین لا کسان یتوفون منکم چې وفات شي ستاسو نه، ویذرون ولا پرېږدي ازواجا بیبیانو لره، وصیتا نو وصیت دې وکړي لازواج خپلو بیبیانو لره، متان د پیدې للحول د یو کاله پورې. دا آیت منسوخ دی. ښه دا آیات منسوخ شوی دی په شروع د اسلام کې. به دا وه چې په خاوند باندې لازمه وه چې کله ته مړ شلې نو په زمانه د جاهلیت کې به خلکو دا زنانه په کور کې نه پرېښودله او دا به یې ایستله.
نو حکم رالی چې خاون مړ کیږي وصیت وکړه چې زما ښځه به د کوره نه وباسئ د 1 کاله به پورې به په څه وی په دې کور کې خو بیا حکم رالی چې زنانه به څه کوي انتظار به کوي مخکې اولنی آیات کې لاړې که نه 200 او څو نمبر دی 4 نمبر هلته درته ونه ویل څه الله ویل چې هغوی به څه کوي صبر به الله کوي په ځانونو باندې 4 میاشتې او 10 ورځې ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر وعشرة نو 4 میاشتې او 10 ورځې به دا عدت تیریه او بیا وستا دي نور وصیتونه دا نشته او بعضې علما وایه چې دا حمل دی په استحبابي درجه باندې یعنی آیات څه دی مستحب دی کو څوک وصیت وکړي چې زما کور والا به خیر دی 1 کال د دې کوره نه وباسیه نو 4 میاشتې او 10 ورځې دا حکم قرآني شو او دا بل پسې حکم استحبابي شو دا په مستحب باندې بیا عمل دی شاه ولی الله وی زمونږ مشایخ هم وی او جواهر القرآن کی مفتیه جواهر القرآن کے شیخ غلام الله خان رحمه الله غیر اخراج نلای نبایستون که دی د کورنا یعنی په زور باندې به نه وباسیه فاین خرج نلای که د یو وتلی پخپله نو فلا جناح علیکم علی ګناه نشته په تاسو باندې خو چې کله ووتې بعد العده پس عدت ته یعنی چې 4 میاشتې او 10 ورځې وشولې خیر دی که بیا وتلې بهر نه ودي وځي پخپله باندې فیما پات کې فعلنا چې دا زنانې کوي فی انفسهن په خپلو ځانونو باندې من معروف د شریعت مطابق والله عزیز حکیم الله تعالی زور اور ذات دیر کاری د حکمت نړک دی اتلسم او اخیری حکم ذکر کوي وللمطلقات لا طلاق شو خذ لرا متان فیدا د بالمعروف د شریعت مطابق ګورا یو متعه واجبه وا هغه حکم مخکې لاړی چې کمې زنانه له مهر نه دی مقرر شوی را واده شوی نه ده نو هغه کو چا طلاق کړه یو جوړه جامه پې واجبه ده ورکوي به وله یو عام مطلقی دي هر قسمه ښځه چې ده چا طلاق شو که واده ده او که واده نه ده که مهر ولا مقرر دی که مقرر نه دی الله یې پیدا وله ورکوه جوړه وله کوه حقا الله دا لایقه ده علی المتقین په پرهیزګارانو باندې کذلک یبین الله دقه رنګ الله بیانوي لکم تاسو ته آیاتونه خپل لعلکم تعقلون د دې دپاره لا چې تاسو د عقل نه کار والی تفریح وکړئ